الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. گرانو کتونکو زه محمد رحمان درویش ستاسو په خدمت کې حاضر یم به حسب معمول چې څنګه په نورو پروګرامونو کې زمونږ د دارالفتاء والقضاء ګران مشر او رئیس مفتی غلام فرید حقانی صاحب دامت برکاتهم العالیه الله پاک دوی په عمر کې برکت واچي. زمونږ استاسو د ژوند سره تړلي شوي مسایل د هغوی جوابات په فرمایل دغه رنګ یو ځل مونږ بیا تاسو په خدمت کې حاضر یو. عزتمنو چې څومره ملګري زمونږ دا پروګرام ګوري په نیت د عبادت سره او په ثواب په نیت باندې ځان سره مخکې شیر کوي ځکه چې څومره ملګري دا پروګرام شیر کوي او زما استاد د شیر کولو په وجه باندې باقي ملګري د پروګرام ګوري نو تاسو ته به پوره اجر په دې کې ملاویږي. عزتمندو زمونږ استاد محترم ډېر ښکلی سوچ او سمج مطابق دا پروګرام په دریو طریقو سره انجام کوي. هغې کې لومبۍ طریقه دا ده چې کوم ملګري کم سوالات کوي نو د لایو پروګرام کې زمونږ د نمبر باندې فوراً موږ سره رابطه کولی شي. نو زمونږ د پی ټي سیل نمبر دی 0915230 په دې نمبر باندې موږ سره رابطه کولی شئ او دې نه بغیر چې کوم ملګري د مسرې څه جواب ټلیفون جواب به په مغه ټیم کې ملاویږي. دویم نمبر کې کمنټس په لحاظ سره چې کوم ملګري مسله وي او ډایرکټ غواړي کمنټ کې د موږ ته خپل مسله لیکي هغې جوابات به کېږي انشاءالله. او 3 نمبر کې چې کوم ورځ دوه مخکې کوم ملګرو سوالات کړي وي هغوی جوابات مولوي صاحب محترم فرمایي. ګرانو کتونکو دې نه مخکې یو ضروري غونې خبره واورئ. دا ده چې بار بار موږ پروګرامونو کې دا خبره کوو دا پروګرام د ثواب په نیت سره او ثواب په نیت باندې موږ شروع کړی دی. د چا اختلافي خبرو ته موږ بالکل پکې سنیت زړه کې نشته دی او نه مو زړه کې چېرته څه بل سوچ ته دی د الله رضا پاره. نو تاسو ته پکار زموږ د پروګرام د ښه کولو او زموږ د پروګرام صحیح کولو دې کوشش کوئ. مونږ پروګرام د خرابولو کوشش قطعاً مه کوئ. څومره ملګري دي چې چېرته څه پروګرام مونږ ته په دې ورکوټ عملو باندې خراب نه کړي. اکثر مونږ ګورو بعضې ملګري اختلافي مسایل چړي نو اختلافي مسایل بالکل مه چړئ. او زمونږ دلته کې درانه ملګري ډېر په مینه محبت سره راغلي دي. زمونږ ګران مشر او استاد محترم مفتی مولانا عبدالواحد صاحب هم راغلی دی تشریف راوړی او بل مولانا رفیع الله صاحب هم تشریف فرمایي دلته راغلی دی جی او هغوی ډېر بنونه جي تشریف فرما دی. هغوی مونږ ډېره د زړه د کومې نه شکریا ادا کوو جي او داسې نور هم ډېر ګڼ تعداد کې زموږ ملګري دلته شرکت فرمایي او ډېر په مینه محبت سره زموږ د پروګرام خوښوي او راځي. نو چې څومره ملګري زموږ لیدونکي دي هغه ملګري ځان سره شیر کوئ او نورو ملګرو ته دا مسایل مونږ ول رسوئ ځکه په یو ټایم باندې زموږ استاد محترم 200 300 400 مسایلو جوابات فرمایي. نو دا څومره مسایل چې مونږ ګورو او نور مخکې شیر کوو نو مونږ ته په دې کې پوره اجر میلاویږي ځکه محمد عربي فرمایي څوک د علم یو باب زده کړي 1000 رکعاتو نفلونه افضل ثواب دی. نو چې کوم کس یو مسله زده کړي زما او ستا په برکت باندې مونږ ته پوره په دې باندې اجر میلاویږي. باقاعده د پروګرام آغاز کوو. مفتي صاحب محترم اورنګزیب صاحب یو تپوس کوي دا وایي د بیټکوین او د نن سبا د اسلام د پاکستاني چې کوم بینکونه دي د دوه شرعي حکم دی هغه لږ موږ ته بیان کوي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بعضې ملګري دا سوال بار کوي چې تاسو په دا سودي بینکري چې کم کېږي دا کمپنۍ چې دي په دې باندې خبره کوئ بینکونه خو تاسو پرېښي دي آیا د بینکونو تاسو یاریږئ چې بینکونه نه یادوئ؟ خو دا سوچ ډېر محدود سوچ دی. بینکونو متعلق خو هر چاته پته دی چې دا بینکونه چې دا سودي بینکري دی په دې باندې چا یو ځلې فتوا نه راوړه چې دا بینکونه چې دي دا اسلامي دي. نو ځکه مونږ ډېر زور په هغه کمپنۍ ورکوو چې هغې متعلق دغه جلي فتوې خلک ګرځوي. پرپال شو بی فار یو شو سلیش وغیره چې څومره کمپنۍ دي دا خو فتوې ګرځوي جلي فتوې چې دا مونږ والا کاروبار غدی دا شرعي دی اگر چې شریعت سره هیڅ تعلق نشته نو بار ځکه په دې مونږ زور ورکوو چې خلک ته بچ کړو. بینکونه خو خلکو ته معلوم دي اوس یو سړی دی کوي خو ګناه ورته وایي. نو په پاکستان کې چې څومره بینکونه دي دا په سودي نظام باندې روان دي. په دې وینا کې مونږ ته څه یاره ده چې بینکري غیر سودي ده خو سودي به وایي. بعضې خلک وایي تاسو په دې باندې یاریږئ بینکونو باندې اعتراض نه کوئ. بینکونو باندې علما کرامو ډېر کار کړی متبادل یې پیش کړی تقي عثماني صاحب دامت برکاتهم
او څوک ورته شرعي نه وایي خو بیا هم د خلکو په وینا سره چې تاسو وایي بینکونو ته څه وایي نو بینکونو ته مونږ سودي نظام وایي مکمل پاکستان نظام چې دا څومره د سودي نظام دی الله پاک ته د سود نه مونږ په امان کې بله ورځ تاسو بیان نه واورئ عمران خان صاحب وویل چې زه خلکو ته قرضې ورکوم په 15% سود به کټ کوم په ښکارا وایي 15% په سود باندې زه ورکوم دا ښکارا وایي او بیټ کوین دا مسله ده چې بیټ کوین متعلقه دا یوه ډیجیټل کرنسي ده کرنسي اختیار چې د حکومت سره دی چې هغه به نوټ چاپ کوي پیسې به چاپ کوي دا د حکومت سره دی د ټولو حکومتونو ولا بیا هیډ بینک ته سټیټ بینک دی په خپل مقدار باندې د سونې په مقدار تا په ملک څومره سونا ده څومره ترقي دغه ترقۍ مطابق نوټونه درته چاپ کوي خو دا اختیار د حکومت ته ریاست ته د کومه بیټ کوین چې ډیجیټل کومه کرنسي ده دا خلکو د ځان نه جوړه کړې ده بس مشهوره کړې ده په خپله کې د دې په شا باندې هیڅ قسم سونا هم نشته چلو دا خبره خو د عوام په ذهن کې نه راځي چې دا نوټ په شا باندې سونا ده یا سیده خبره نو عام اصطلاح کې چې مونږ ووایو چې دا کومه بیټ کوین کرنسي ده ډیجیټل کرنسي دا خلکو په خپله کې متعارف کړې ده حکومت منل یې نه ده او څه شی نه دی بس یو ډیجیټل انسي دي خلک او په $1 نه مخکې روانه $18,000 ته قیمت ورسي کله کله وروستو راشي لکه حکومت خو نه کنټرول کوي نو بیټ کوین باندې زمونږ دارالافتا نه چې تقریبا کراچۍ ټولې دارالافتا د پاکستان د دارالعلوم دیوبند ټولو فتوا په ورکړې چې دا شرعي کرنسي نه ده د دې کاروبار جایز نه دی پاکستان کې څومره دارالافتا دی هغه وایي چې بیټ کوین یا کرپټو چې کوم ورته وي دغه کرنسي چې دا ډیجیټل د دې کاروبار کول دا جایز نه دی زمونږ په پاکستان کې پېښور کې او زمونږ اواز خو بنو کرک کوټ په پریزي د خلک وای دا ته کومه مسالې کوي ځکه چې دوی دا سيزونه لیدلې نه دي چې پېښور ته راشي نو دا خلک ډېر په دې کې انوال شوي دي نو بار ځکه مونږ په ترغیب سره دغه شی بیانو بیټ کوین چې دا مالدار خلک تی په دې باندې پیسې ګټ نو بعضې خلک تی هغه وایي چې پیسې چې راځي نو چار څنګه یي خو مونږ وایو چې خیر دې ته پیسې ګټې علاوه تو خو داسې خو مه وایه چې ته ماته جایزه کړه دلته مونږ ته راشي چې د جواز شته جواز چې مونږ ورته پیش کړو نو بیا هغه خو دی خو مالک وي نه د کمپنۍ بیا غوږونه وګورئ ځي روان نو متبادلې هر څه شته بعضې خلک دا وایي چې تاسو مخکې ویل چې لوډ سپیکر کې اذان چې دی روانه دی یو خبره وایي بیا تاسو روا کړه تاسو تصویرونه چې جایز نه دي اوس تاسو جایز کړه خو د دې سوچ ډېر محدود دی تصویر به قیامت پورې حرام دی تصویر ته چا حلال نه دی ویلي اختلاف دلته راغی چې دا کومه د کیمرو د موبایل ولا تصویرونه دي دا ډیجیټل تصویرونه دي دا په تصویر حکم کې راځي که د عکس په حکم کې راځي لکه سړی چې په خپل اوبو کې عکس ویني دې کې اختلاف راغلی دی نو جمهور علما کرامو چې دا تصویر حکم نه لري چې کله موبایل باندې یا په کیمرا باندې تصویر وباسي بیا د پرنټ اوټ په کاغذ شکل کې دراو بس په دې کې خو هیڅ اختلاف نشته البته یو خبره دا چې تا زما په جیب کې د شناختی کارت ولید په دې کې تصویر دا نه مستثنا دی ځکه چې ضرورت په بنا باندې ته شناختی کارت د اسې جوړیږي نه چې تصویر دی نه ورکړه نو دا مستثنا دی نبی علیه الصلاۃ والسلام سپی متعلق ویلي دي کنه چې فرشتې نه رانوځي سپی او د تصویر ولا یو حدیث کې ذکر راغل خو بیا هغه کې هغه سپی مستثنا کړی دي چې هغه ټیم کې بخکار د پر استعمالېدو یا چوکیدارۍ د پر او د تصویر چې دا بل طرف داسې استعمال نه ولکه نن سبا ډیجیټلی مونږ دا د تبلیغ د پر استعمال وکنه نو نبی علیه السلام بغا مستثنا کړي خو ذکر نه نو علماء کرامو داسې تصویرونه چې هغه ضرورت په بنا باندې هغه ورنه مستثنا کړي دي دویمه دا خبره چې بعض خلک دغه اعتراض په مونږ باندې کوي چې تاسو به یوټیوب چینل ولې جوړ کړی یوټیوب چینل صرف پیسو لپاره خلک نه جوړي زمونږ په فیسبوک باندې هم دعوت تبلیغ کار په کوو ځکه چې فیسبوک باندې تاسو ته مختلفي فرقې مسائل بین قربانای مختلف ما په فیسبوک باندې وکتل زنه درته وی چې یو ګډرو د چالال کټول قرباني وش دا د وهابیان درته لګیا دي نو مونږ وی ته عقیده خپل بچو مونږ ځکه د فیسبوک باندې میدان ته راغلي یوټیوب ته هم په دې نیت باندې راغلي چې زمونږ تاسو کومه عقاید دي دا بچي خو تاسو مونږ سره دغه تعاون کوي چې زمونږ دغه مسائل چې دي خلکو ته رسوي پر رسولو کې تاسو ته نقصان نه رسي نو پیسې خرج کیږي خو لیکن صدقه جریه و تاسو د پرېدا فیسبوک تاسو د پر صدقه جریه ګرځي نو تاسو زیات نه زیات شیر کوئ چې تاسو د پر په آخرت کې تاسو مړیو د پر ثواب صدقه جریه وي تاسو د پر صدقه جریه امید چې بیټ کوین باندې او په بینکونو چې کومه مسله په دې باندې پوښي
جزاک الله مفتی صاحب ډیره مننه. د عبدالوکیل حکیار صاحب تپوس کوي د کوټې نه، دوی وایي چې دغه قرباني نصاب څومره دی. بل ذکر الله تپوس کوي وایي د ایوب علیه السلام چې کومه بیماري تېره شوې هغې باره کې لږ موږ د تفصیل بیان کوي. د زکات څومره نصاب دی؟ نه د قربانۍ څه نصاب دی؟ تیر پروګرام کې قربانۍ نصاب مونږ بیان کړی او مختصر الفاظو سره د قربانۍ او د زکات په نصاب کې فرق دی. په زکات په نصاب کې هغه نامی یعنی قربانۍ نصاب کې هغه مال حسابي کې چې آته تجارت ته پر اخیستی یا پیسې وي نغدې سره زر وي سپین زر وي، هغه سامان چې تجارت ته پر دکان د پر د اخیستی هغه به د زکات فرض کی کال پسه کال په پکې شرط دی. قربانۍ کې نه کال شرط دی او نه ورته دغه مال چې کم دی تجارت ولا بلکې کور کې در سره زیاتی مال دی، کپڑے در سره 3 یا 5 جوړو نه زیات دي، دا به سبا مثلا تاسو را یو گاډي شته چې هغه ته استعمال یو موټر سایکل له کور کې ودرولې خو یا خو در سره موټر سایکل زیاتی دي یا گاډي زیاتی دي یو سورلی زیاتی دي کنه یو خر د پکور کې 2 خرونه ساتي، یو خر د کار کوي، یو غوا د کار کوي ته 2 غواګانې ساتي. ها ټي وي پکور کې د ټي وي خو بالکل ضرورت نشته، دا غیر ضروری شي. موبایلونه 2 ساتي چې کم شی د زیاتی وي دا به هم ته حسابو کې کده پیسې رسی 50-60 هزار روپۍ ته رسی نو تبه قرباني کوي. العرض خلاصه دا ده چې شا فطرنا ورکوله فطرنا سرسیا هغه به قرباني هم کوي. نو قرباني نصاب دغه چې په لنډ الفاظو کې مونږه بیان او د لوډ سپیکر ولا مسله چې تاسو لوډ سپیکر مخکې جایز کړو، لوډ سپیکر باندې دغه اختلاف علماء کرام چې دي هغه زمونږ تاسو ایمان بچ کی. هغه وی د لوډ سپیکر چې کم आवाज دی اول علماء کرام وي مرکز کې غالبا اوسم نه چلی ځکه چې هغه کې اختلاف راغی چې د لوډ سپیکر کې چې الله اکبر وای یا اذان چې پکای دا چې کنه د आवाज راوباسي دا د خپل आवाज راوباسي کدا باز ګشته بل आवाज جوړ شي راوباسي کستا خپل आवाज بیا خو ټیک ته المنز خورستو تکبیرات انتقالات پس کو اذان پکې کو او کدا आवाज بل आवाज جوړي ماشين بل आवाज جوړي بیا خو المنز کېږي نه پکې اذان کېږي لایو پکار دی مباشر پکار دی اذان. نو په دې وجه دي کې اختلاف او علماء کرام چې دا خپل आवाज غټي کی او ځنه وایي د مرکز ولا پکې وایي چې نه خپل आवाज نه دی دا هغه आवाज لکه ته چې غر ته आवाज کوي کنه چې الله اکبر بازګشت نو هغه غر تعالی واپس आवाज راولي نو ستا आवाज نه بل आवाज بدلیږي. نو دغه په دې کې اختلاف علماء کرام هم په دې کې شکر ادا کوي چې وړه وړه خبره ته سوچ وي تاسو ایمان بچي تاسو منځونه بچ د لوډ سپیکر خبره. مولوی صاحب د 200 نه اهم سوالونه دي د طاهر چا صدیان د بس کې د قرباني زناور چې سړی راولي هغه ټیم کې 15-20 دن مخکې ولې هغه پای کې هغه پای استعمالول څنګه دي او بل د میخه نن سبا ټیم کې په سوشل میډیا باندې ډېر خلک د قربانۍ کې نه راځي میخه یا سنډا دې باره کې میخه خو اثر شری صحابه کرام حضرت علی رضی الله عنه عبد الله بن عباس هغه نه ثابت چې هغه د غمیخه قرباني کړي حکم یې کړي او بیا فقهای کرام لیکي چې د قران پاک کې د غوا ذکر د من البقره والغنم غوا ذکر دي چې غوا تاسو قرباني کول شي نو میخام د غوا یو قسم دی بدل نه دی لکه اوس نن سبا د غوا قسمونه دي جرسي غواګانې صحیوال غواګانې نو دا میخام د غوا یو قسم دی دا پکې داخله او بینیم په صحابه کرامونه جموس په نوم باندې دا ذکر راغلی دی چې د قرباني جایز او بل سو فرمیل بل دا د شیره د پای ولا استعمال چې کله قربانای د پر د زناور واخستو نو د لبته وخور کای په کور کې کال به ور کای په پیسو باندې نو چې دا کار تکای په پیسو باندې نو بیا په استعمالول شي بهتر خدا دې چې ما استعمالو غریب لا ورکا خو جواز شته ځکه چې تک کوم وخور کای په خپل پیسو ورکای او کنا دغه وخه تغرته وشاړې غر کې خوراک کوي خرچا دې پینکی نو بیا به بالکل نه استعمالای دغه پای بیا به غریب لور کای دا میخ ولا داوود علی السلام بیماری ذکر کړو چې داوود د ایوب علی السلام غل ایوب علی السلام چې کومه بیماری و د مفسرین زنه لیکلي چې هغه کومه ښه بیماری واغه نشي کېدله ها لما کوله خبره نه د ښه بیماری نه وسبله بیماری و چې هغه ذکر نه درغله قران او حدیث او بعض خلک وایي چې دغه نعوذ بالله د ښه بیماری چینجو به خړو دغه غلطه خبره ځکه انبیاء کرام چې دي کنه هغه جسمونه چې دی په قبر کې محفوظ دي نو په ژوند باندې د غندونو نه محفوظ دي بل بیماری وا چې هغه اره قسم بیماری وا چې هغه سره ده ټول کاروبار ختم شو ډیر سخت تکلیف ورته الله پاک ورته اسانه کړی جی اوس په دا کومنټس باندې مونږ نغو کو توحید الرحمن صاحب سلام کړي وعلیکم السلام توفیل دوسی صاحب قاری محب الله حقیار صاحب او بیقرار وزیر صاحب جزاک الله او
سید عارف صاحب توحید الرحمن صاحب چې پلار ژوندی و خپلو زمنو او لوریانو له حق په پورا ورکوي که زوی له به دوی سي او لور له به که پلار په خپل ژوند باندې میراث تقسیموي نو د داسې تقسیم کې چې آخرت کې بیا الله پاک رانیسي نه ځنه خلک لور ته پکې حصه نه ورکوي د پلاران شي په خپل ژوند چې میراث تقسیموي دې وجې نه تقسیموي چې زه مړ شه وروستو د لور حق نه وغواړي نو ته قبر کې به څه جواب ورکوي نو قبر کې به ګرزونه خورې نکیرای نو ګرزونو ته به ځان هغه کوي نو خور لا لور لا چې په ژوند یې تقسیمای نو لور له نیمه حصه ورکوه رور لا پوره زوی ته پوره حصه ورکوه که ور دې نه کړه نو قبر کې به تا په نیولی په دې خبره باندې اظهر خان صاحب او مفتی صاحب سلام علیکم السلام احمد شیار صاحب د بینک د گاډي په قسطونو اخیستل څنګه دي دا قسطونو باندې کم کاروبار دی دا جایز دی مربحه معجله وي ته ویل خو بینکونو نه جایز نه دی هغه چې تعالی گاډي درکې په مربحه معجله نه درکې نه په اجاره درکې هغه په سودی طریقه کار درکې ما مخکې بار ویلي چې ټول دارو مدار د کاروبار په عقد باندې د کانټریکټ باندې د اول چې تور سره کم ایجاب قبول کړي نو بینک سره چې ته گاډي راو باسه هغه په سودی طریقه درکې چې برګین نه اخلي په قسطونو باندې هغه جایز جزاک الله ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده زموږ د پروګرام چې څومره ملګري ګوري ځان سره شیر کوي او دا څومره ملګري ګوري موږ په موقع باندې ګورو تقریبا 161 200 300 کسان په موقع باندې پروګرام ګوري او د هر یو ملګري زموږ د یوټیوب چینل هم ځان سره سبسکرایب کړئ چې 1000 ته ورسیږي نو موږ به یوټیوب نم لایو راځو ان شاء الله او بل عزتمنو بار ملګري ګورم دوی تاسو بار کړی وي کوشش کوئ د اکثر تاسو نه د بینک باره کې او د نصاب باره کې د زموږ خصوصا محترم تاسو سنتیا د لپاره په یوټیوب باندې او په چینل باندې مخکې د سوالونه ختم کړی دي نو کوشش کوئ هغه سوالونه بار مکه بعض ملګري سلام بار لګي او د ټولو ملګرو سلام د مینه نه محبت نه مقبله او جزاک الله هر یو کس ځان ځان نوم نشو غسته مولوی محترم د ریلوی سټیشن نه مولانا انور الحق صاحب تاسو کوي وي مونږه دوه درو کسانو قرباني نیولې واغې کې مونږ ترستو پته ورغی یو کس قرباني سره اوس مونږ څه وګو روافض سره خو قرباني نه کیږي ځکه چې دغه خپل قرباني نه کیږي کنه دا سه کسان چې هغه عقایدو کې بدعت پکې وی کنه ځنه داس خلک دي چې عقیده بالکل اخیری درجه ته رسیدلي دا لکه روافض ولا اسلام اخو دومره زیات خپل عقیده دي چې په اسلام اخو تللی دي کفر طرف ته اړېدلي ها او ځنه عقیده دي چې اسلام اخو نه دی اړې په اسلام کې دنه نه دي بدعتيان دي ناغونه اجتناب پکار دی بیا روافضونه چې روافض پکې حساب وکړله نو ټولو قرباني نه کی قرباني کې دا احتیاط کوي چې څوک حرام خور دی یو دې پکې شامل کو ټولو قرباني نه کی عام خلکو ته چې مثال ورکو نو مثال داسې تجزیه کېږي نه په دې خبره عوام نه پوهیږي موږ په دې خبره مثال ورکو چې لکه تسلور رکعت المنځ کوي کنه یو رکعت پکې خراب او درې دې پکې سم وکړ نو څلور وړه دې لاړل کنه ها نو داسې قرباني مشترک وي چې یو کس ته پکې حرام خور دا یا کیدا خراب ده ټولو قرباني لاړه یا چا پکې دا نیت ته چې زما بچو د پر پکې د غوخو تنظیم وکړ خدل تک یو کس وای وای چې تاسو سره چې د کم کس ناشته ابوبکر خلیل صاحب وي مولانا صاحب چې محمد رحمان صاحب ذکر کی وای دا په خپل پرپال اکاونټ کې دی دا په وجه باندې مونږه دا اکاونټ باندې خبره وکړه پرپال چې د معلومات مونږ ته راکړل چې پرپال داسې طریقه کار دی نو مونږ خلکو ته خودل چې دا جایز نه دی اوس کدا زما شاګرد دی کزما پلار دی او کني کده زورته حرام وای خو دې ته وړي را پیسې ته خپل راوباسي کنه وي د ختم کړي قبل فرض نه نو مونږ بیا په لعنت وای نو خبره چې ز خپل شاګردانو ته خپل استادانو ته غلط یې غلط جی دبن جزاک الله دا کمل گری چې د پوس کو د پیژنم غری مولوی صاحب مونږ ته وایي ما ته بار ما سره منیجرانه ملو شوي دي نو صفه خبره را باندې سره کوي مونږ سره په خپل باندې منیجرانه ملو شوي دي داسې کار دی مولوی صاحب دوی نن سبا ټیم کې تللی دي پرپل باره کې کړې خبره کې کړې بل کوي نو کما کول کړې دی ما مولوی صاحب ویلی نو ما خپل اکاونټ بلاک کړی دی او که څوک را باندې ثابتول شي را دي چې بالکل منم او هغه ټیم کې ماته خپل پیسې راوستي دي زه په خپل هم دا خبره کوم چې ټیک شي نه دی او ډېر خو مولوی صاحب دا خبره کړې ما د ویډیو په کړې ما دا اول ټول نه مخکې نو کچر د زه په خپل باندې سود خور نه ما د ویډیو مې نه خوده بار شیر کړم ما ده بل مولوی صاحب د دوه اهم خبرونه دي د مولانا الیاس برونه د پوس کوي د نسب باندې کې بعض زنانو وخت ډیر زیات اوږد شي نو آیا د زنانه د حد نه زیات اوږد کټ کول یا سمره دغه لګي زنانو داسې وخت چې هغه حد نه زیات شي سمبلولي نشي په دی وجه کټ کول شي خو په دی وجه نه چې زنه د قبایلو کې یا په افغانستان کې رواج دي چې هغه نیم سر کټ کوي نیم پریدي یا په د پنجابیانو کې رواج دي زنانو چې سړو پشان دی به سرونه کټ کوي د مټو برابر سړو پشان چې کینو دا حرام دي
البته دومره ویښته چې زیات وي ته سمبلولی نه شي هغه کټ کولی شي. ښځه چې دا په مخ باندې زیاتي ویښته دا کټ کولی شي. بریتونه یې راغلي ګیره یې راغلي دا کټ کولی شي. وروځو کې زیاتي ویښته کټ کولی شي خو وروځې به د خپل ځای نه خوځوي. دوی خو ځای نه وخوځوي که نه دا به پکې حرام دي. دا حدیث کې ثابت دي. مولوي صاحب شاید اقبال تپوس کوي وی چې خپل بچی بل چاته ورکول دا څنګه دي؟ مشوم چې بل چلا ورکای کنه ورکای مباح کار دی. خو که ور دی که نو هغه مشوم به ستا میراث به د تا نه وړي او که دا مشوم د پردی ښځې له ورکړي چې هغه محرمات نه وي نو بیا به چې کله لوی شو پردا به هم کوي حکم به پې وي. پردی ښځې چې کله لوی شو بالغ شو نو هغه پرورش ته یې کړی خو چې کله لوی شو نو پردا به هم ته کوي. فضل رحمان صاحب دې مطابق فیضي صاحب سوال کړی چې مولوي صاحب یو زنانه د شپې په خطا کې مشوم وجلې نو آیا د دې زنانه پر څه حکم دی؟ دیت خو پې نشته خپل مشوم یې دی خو هغه به کفاره به ورکوي. 2 میاشتې و مسلسله روژې ساتي دغه زنانه. بل مولوي صاحب اهم سوال د اجازه د کارک نه تپوس کوي وایي د آنلاین په فیسبوک باندې یا نور څه باندې چې خرڅېږي راغرڅېږي دا مونږ غوښتي شو دا بل شی دی. اوس یې آنلاین ټریډنګ چې دی دا بل شی دی. د پرپال بی فار یو دا کمپنۍ بیل شی دی. دا آنلاین ټریډنګ چې دی دا اخیستل دا خو جایز دی چې مثلا چا څوک درته په نیټ باندې یو شی راولیږي چې دغه تصویر دغه شی وي چې دوکا در سره کوي هغه خپله ګناه ده. دغه چې دوکا در سره کوي درته شی یو شی اکثر داسې په نیټ باندې کېږي درته وښایي یو شی درته رالیږي بل شی نو خو ستا خپله معامله ده. خو معاملات کول په نیټ باندې په ټلیفون باندې دا جایز دي خو چې څوک دوکا وکړي هغه بیا ګناهګاري. مولوي صاحب فضل الرحمن د مردانو تپوس کوي یوه زنانه د په غلطۍ کې خپل بچي باندې شپې ټایم ډډه وروړی دی او ماشوم مړ شوی دی وایي د ښځې لپاره اوس څه پکول پکار دی؟ نو خا ټلیفون یو کو دې جواب ما درکو چې یعنی دغه زنانه چې دا 2 میاشتې مسلسل روزہ بستی اور میرے 2 بیویاں ہیں 5 لڑکے اور کئی لڑکیاں ہیں. اور سرکاری ملازم تھا اب پینشن پر میرے پینشن کی رقم کا اختیار میرے پاس ہے یا کیا حکم ہے؟ محمد اسماعیل صاحب وایي چې ما 2 زنانه دي او 15 زمن دي او 100 میں لوریانی دي هغه تعداد د ذکر کړي نه دي دلته د بنصفي کړي. وایي چې دا پینشن چې کم دی دا د اختیار ستا په ژوند باندې خو ستا پینشن خپل اختیار دی چې ته ژوندی چاله چې ورکای چاله نه ورک خو چې ته کله مړ شوې نو بیا ستا اختیار لاړو ښه چې تا نه څه شی پاتې شو بیا میراث ګرځي. ښه چې یو سړی په نوکرۍ کې دننه مړ شو په نوکرۍ کې ملزم د پینشن میلاو شوی نه نو بعض خلک په دې باندې راپاسي چې دا میراث خو نه دی په ژوند باندې دا مستحق او مالک خو نه وکنه نه پینشن جمع کیږي د نوکریانو پینشن جمع کیږي نه چې کله پینشن باندې زنه سيزونه جمع کیږي لکه جی پی فند شو اخو میراث ګرځي کنه خو دا پینشن یک مشت ملويږي 10 लाख یا 20 लाख روپۍ دا جمع کیږي نه چې په نوکرۍ دوران کې مړ شو دا حکومت ورکین حکومت نه پته پوسو چې دا قانوني تور د چا حق دی زیات تر حق خزه او د بچوي روډا او مور پلار د حکومت نه ورکي نو شنه ورکي نو د کی میراث بیا نه چلیږي ښا نو زه صرف او صرف بدغه حق وی چې حکومت وي چې کله دا ته په خپل ژوند یو شی مستحق شو مالک شو هغه به میراث ګرځي او څنګه قرآن پاک ویلي هغه مطابق وي په ذل فروض او عصبات باندې تقسیمه. جماعت ثانیہ کا حکم ٹیلیفون چی بھی مت ہے. محمد خان صاحب چې جماعت ثانیہ کا حکم محله کې مسجد بل جماعت کول په محله هغه کې د روانه دي البته چې داسې ملګری بار نه رغلی ملمنه رغلی چې هغه جمع چرتلو جمع شوی بار نه ملمنه را رواني نو هغه کول شي نور محله ولا خلق شي دوباره بل جمع نشي کوله کدوله اجازه ورکې نو بیا به ملا سره هر خل سره اختلاف کوي په یو جماعت کې به 15 درې شپږ امامتای کی نو امام ابو حنیفه رحمت الله دې اجازه نه دی ورکړ چې په بل جماعت په جماعت کې نه کی جمع کې محله جماعت کې جی داس شي. خدای سکی افریدی وی چې بیٹ کوین کې ډیجیټل دې کې دم مستثنا دی دا نه ډیجیټل مستثنا ولا خبره چې کومه دا هغه چې تاسو سماوي شي یو شی لکه بانکونه چې د کم پاکستان ولا بانکونه په کم طریقه باندې روان دي تر قیامت پر حرام دي خدا دې متبادل علماء کرامو ذکر کړه که تاسو د بانکونه په دې طریقې باندې راوړاو نو اسلامي بش نو دارنګ د بیٹ کوین چې کم دی کدا اسلامي طریقې ته راوړاو چې اسلام څنګه وایي کنه نو بیا خو جایزيږي چې سو پر د اسلامي طریقې ته نه راوړل قیامت پر تعالی استثناء پکې ناراضي. جی دوران حمل کا गाजर मिट्टी खाना कैसा है बनवी से
بنوي صاحب خو بنو دی مولانا صاحب دا څه وی چې دوران حمل گاجر مټي خاوره خوري سلا خوري تووا دا صدا پر خوړل شي لا خاوره دا کڅ شي دا خاوره خوړل خو پکار نه دی خاوره داسې شی نه دی خوړل پکار چې صحت ته نقصان ورکوي او هو 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 دا کړوپی ما خوري دا خراب چې आवाज کوي دا ما خوري چې صحت ته کم شي نقصان ورکوي ما خوري نور حرام نه دی لکه چې زنه سيزونه حرام دي خدا دا سې چې صحت ته نقصان ورکوي په دې وجه ما خوري خېټه میدا به خرابوي خاورې چې خېټه ته شاینو میدا خراب د چې حامله خزي هغه هم شوم ته نقصان کړي شي ورکی نو ما خوري ماشاءالله اصرار بنوي صاحب مولانا عارف الله صاحب بنو تشریف راوړی و مونږ ته یو خدل چې تاسو سوال څه مقصد السلام علیکم مدرار حسین صاحب السلام علیکم مفتی صاحب ورغه مثلا خصوصي دعا سلام تاسو ته کړی مدرار صاحب وعلیکم السلام مدرار صاحب مخکې په دوره تللی دی خپل خانقاه ته جنگ ته مونږ ته پکې دعاګانې وکړه عبدالغفور افریدي صاحب سلامونه کړي وعلیکم السلام بنوي صاحب وی چې رکعت رہی امام کے ساتھ سلام پیر لیا سجدہ سوا ہے کہ نہیں نو دې دا نه ځکه مسله ده لکه سوچ غور ورته پکار دی چې مسبوق ته یو رکعت ته پاتې شوی دی د په غلطه امام سلام وګرځاو کنه غلطه سره د ور سره سلام وګرځاو دواړو طرف ته نو عدل مون مات شو خا اوس بلا مسله ده په یو طرف ته سلام وګرځاو بل طرف ته نه دی ګرځول بیا نه ماتي او کا امام نه پهلا سلام وګرځو یو متی یو طرف یې وګرځي امام نه پهلا امام یا السلام علیکم ورحمت الله ختم کړي نه دا ختم کړ یو سلام بیا هم متی د مسبوق دا حکم دی نو امام چې کلا سلام ګرځوي نو تب سلام نه ګرځي شی رکعت نه پاتې شي که په هر سره د دوړ طرف ته سلامونه وګرځل نو المنظمت سې ثواب وکي اخر کې بیا به دا څه وکي چې پاسه کنه خپل رکعت مولو هغه کې بیا اخر کې به سجده ثواب وکي بیا د منظمت ازاله کیږي د دې نومان وردک صاحب چې السلام علیکم مفتی صاحب زما په کور کې جوټه دا لکه کټ شوی دا چې لکه دریمه حساب باندې کټ شوی دا سمته ون سره لکه دومره لکه دا دومره نو دغه دومره کټ شوی دی د درې سي شو کنه دومره کټ شوی د نه زیاته بیا په قرباني نه کیږي په درې صوبې تقسیم کې درې لويشته دا کنه نو یو لويشت کټ شوی دی نه زیاته بیا څه شي دا بیا په قرباني نه کیږي اهم سوال جی عدنان صاحب تاسو کوي وای دا یو کسته بینک بیلانس دې پیسې وسره ډېری دي او د وفات شو د پیسو کې پلار ته پیسې ملويږي همې پیسې د مستحق ته په بینک کې دي کم ځای کې دي د کې و یقینا چې پلار ته حساب ملويږي ولی ابوایه لكل واحد منهما السدس نو د تبو پلار ته شپږم حساب ملويږي چې د وفات شو او نور به زمانو لوريانو لا ملويږي مور له به هم ملويږي توفیل دوسی صاحب وایي چې فضل الرحمن صاحب دوسی صاحب چې کومنټ جواب نه راکړي چې کم ماته مخې ته راغلي هغه جواب درکوم د عالمان صاحبان هم چې منه ير شغاره ته وایي چې دا پاتې شو زه جواب ورکوم مولوی صاحب یو ځنه نه د شپې په خطا کې دی جواب مونږ درکړي ورحمت الله وبرکاته مفتی صاحب لاؤډ سپیکر کې ترجمه کول څنګه دي عارف الله فرقانی صاحب لاؤډ سپیکر کې ترجمه کول چې دا غا جایز دي په دی وجه باندې علماء کرامي چې ما کوي چې خلق په تنګای محله کې نور خلق په تنګای نو بهتره دا چې په لاؤډ سپیکر کې نه کوي ترجمه چاته کوي چې کم کسان در ترغلي دي ناشتي کنه اته خو د आवाज رسی کاواز نه رسی نو په جمعات کې دنه چې کم د ډیګونه دی استعمال ک دومره ډیر خلک دي چې لاؤډ سپیکر نه بغیر आवाज نه رس بیا لګوا او چې خلکو ته د आवाज رسی څوک ترجمه کول غواړي هغه ته ورسی نو تو ولې بیا کورونو کې خلک زنه تنګای په لاؤډ سپیکر کې بهتر نه دی څنګه خایو دو زنانه خو به اوري کنه په لاؤډ سپیکر کې نو داسې زنانه به شابه بیماری به نه اوري زنانه به کار کوي نو چې کله قران پاک ویل شي ته به خاموشه کنه نو ته ګناګارای نه فاذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون نو قران پاک چې اوریدل ضروری دي نو چې کم خلک نه اوري ته ګناګارای ګناه خو ته راځي کنه یہ مولا په جمعات کې ناسه په دې بنا باندې لاؤډ سپیکر کې ترجمه کوي چې خزه اوري نو چې کم یې نه اوري هغه جواب وسوک ور کوي
نو لہذا چې زنانه اورېدل غواړي هغو ته بیا په جومات کې یو طرف ته ځای برابر کا په ډیګ باندې یا جومات سره نږدې یو کور ورته تبلیغ ولا ملګري څومره ښکلي طریقې سره دعوت چلی خلک نه ډسټرب کوي زنانه ورته یو کور ته راجمع شي یو کور ورته مختص شوی په هغې کې تعلیم سړو ته هم تعلیم کېږي اواز زنانهو ته رسي نو دې نه لږ نقل ووایه که نه علماء دیوبند څومره ښکلې طریقې ښودلي ماشاءالله نو دې طریقې سره تبلیغ ولنه لګ عبرت والا په دې طریقې باندې غکاو لر سپیکرو کې چغې مه وهه دې پسې د حسن حسین علي صاحب نماز کا طریقہ نو دا خو پروګرام کې پورا لمانځه طریقہ خو درته نشو ښودلی البته بېله ویډیو به درته جوړه کړو لمانځه طریقه به پکې وښیو صفی فرحات خان صاحب وایي چې په امام پسې ولاړې نو در یاد شو چې اودس مې نه دی کړی نو چې کله ته یاد شو نو ووځه د لمانځه نه اودس وکړه لمونځ زنده شي عدنان دوباره بیا تپوس وکړلو دوی وایي چې زما سوال مطلب دا دی چې د بینک بیلنس د کم کس نه پاتې شوي د والد صاحب وفات شو بیا د ورونه دنه حصه غواړي د پنشن دی پنشن بیلنس یا بینک بیلنس خپل کاروباري دی ځاني نو دې کې دنه ورونه د حصه اخیستی شي د ځان له کاروبار دی کاروبار ځان له چې کاروبار دی ځان له د پلار د مالک نه او خپل ځان ته په بینک اکاونټ کولاو کړی نو پلار خو دې ورسره کار نشته نو ستا خپل دی رونه درنه نشي غوښتلی حسین اکبر صاحب نائس ہوئے عبدالوکیل حنفی صاحب چې قربانی کا جار و خریدنے کے بعد عیبدار ہو گیا تو کیا حکم ہے ابن زبیر کے حوالے سے ایک حدیث پیش کی جاتی کہ ان کی جانوں کی آنکھ عیبدار ہو گئی تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ اگر خریدنے کے بعد ایسا ہوا تو کوئی خرج نہیں نہ داغه حدیث نور د متعلق بل حدیث شته چې قرباني زناور دی واخستو دوا صورتونه دي یو دا چې قرباني میدان لا راولې قربانګاله نو دلته کې عیب پکې پیدا شو لکه گاډي کې در روان کړي چې کم ځای کې قرباني زائد اته راولې کور نه در روان کړي نو بیا چې هر قسم عیب پیدا شو هغه ته اعتبار نشته خو د قرباني ته تاره وستونه دینه مخ کې په کور کې په غیب پیدا شو دا سه عیب چې هغه صدمه سلمان ته نو دا سه پکې پیدا شو چې هغه د قربانۍ نه مخکې نو بیا به څه کوي بیا عیب ته به ګورې عیبونو دپاره قاعده او کلیه دا د عیبونو دپاره چې داسې عیب چې وي چې هغه قیمت کموي قیمت کموي بیا قرباني پې نه کي که قیمت نه کموي خو لږ شانتې تسر الناظرین نوي سترګو ته خوند نه ورکوي لکه خلک ورته هغه په مقابله کې به بل ځناور اخلي که نه وایي چې دا لږ شانتې عیب دی پکې نو دا بیا مکروه تنزیهي ده چې داسې عیب پکې وي چې هغه قیمت ورسره کموي نو بیا خو نه پکې قربان که داسې وړوکې شانتې عیب پکې پیدا شو چې هغې سره لکه خوند یې خط لاړ شي بیا مکروه کېږي خو قربانۍ نه مخکې ښه مسله دا ده اصغر خان حنفي صاحب چې رورجانه دی خو دلیل نه دی شاهد جویایي و چې خپل مشوم چاله ورکول څنګه دی جواب مونږ درکړه عزیز الله خستی صاحب وي السلام علیکم مفتی صاحب د یو جنس اخیستل په نیم باندې دا څنګه دی چې نور په نسبت ګران وي هغه جنس یو جنس اخیستل په نیم باندې دا څه وایي که نه سوال د وضاحت نه دی شوی که ته وایي چې یو جنس په بل جنس باندې په قرض باندې بدلول هغه خو حرام دي سود کې نبی علیہ السلام یو جنس په بل جنس په قرض بدلول یا په تفاضل سره زیات والی سره بدلول کدا سوال دی نو دا جواب سعودي عرب نه موین خان صاحب موږ له دعا کړی الله پاک تاسو خوشاله کی او ابوبکر خلیل صاحب محمد خلیل صاحب السلام علیکم السلام قاسم سفیر نیو شریف خان صاحب سلام کړی وعلیکم السلام شاهد جی آی صاحب وایي چې خپل مشوم چاله ورکول دی جواب مونږ غواړو مفتی صاحب د لمانځه طریقه او قاعده به درته وښیو انشاءالله بینک ملزم او حاجام سره قرباني ولې نه کیږي ابو محمد ابن دا بینک چې څومره تعالی اجرت درکوي ته کار پکې کوي دا په ګناه کې تاوان دی سود چې څوک لیکي هم نبی علیه الصلاۃ والسلام په هغه حرام ورته ویلي لعنت یې پې ویلي چې لیکي کاتب وي که نه سود کې چې څوک څه امداد کوي نو په هغې چې ته تنخواه اخلې هغه د حرامه ده که نه په ګناه کار باندې تنخواه اخلې اوس چې عام مثال درکړه چې یوه زنانه د هغه زنا کوي پیسې پې ګټي نو پیسې حرامې دي که حلالې حرامې زنا کول د دپاره جایز نه و سود کې کاروبار کول دلته جایز نه و هغه به تنخواه اخلي حرامې نهي ولا پیسې ځکه حرامې دي چې اکثر نیان چې دي
تقریبا ټول نه یان هغه چې ورشي نو ګیره مبارکه در ترخي کلی او سر ویخته په انګریزي طریقه باندې جوړي اسلامي طریقه باندې نه جوړي طریقه نه ورزي نو بریتونو سټینګ تکي نو هغه غیر شرعي کار کوي هغه اجرت اخلي نو هغه اجرت حرام دی په دې وجه ور سره قرباني نه کی حرام مال چا سره قرباني ور سره نه کیږي چې بینک کې څوک ملزم دی نه دی دا کپنې پرپال وغیرہ دا بی فر یو دی کپنوي کې څوک دا کار کوي دوی سره قطعا قرباني نه کی کتوا چې ور سره کیږي زې ور سره کاو نو تا خپل مرزي ده دارنګ دا پرپال بی فر یو متعلق مونږ دا سود کاروبار دی نو ځنه خلک وچ وی دي کوي زې کوم نو بیا غي ته شاوس نه رس کوم درته وی چې دا شی حرام دی نو تاسو مرزي دی خو البته ځنه خلک مونږ دا زور راکړي چې حلال وای حلال ولې دی الله بنده چې ما سر کټ کې زبرته حلال وای یا تماله 100 ارب روپے راوړ زبرته حلال وای چې الله او رسول کوم شي ته حرام ویلي مونږ ورته حرام وای نور پروپاګاندا خلک کوي هغه طرف ته توجه ما کوي عثمان کاکړ صاحب ځنه خلک وای چې مفتی صاحب دغه شي ته جایز ویل نو پیج ګوره ښه پیج کې چې مونږه خبره کړي پیج کې اول کو خدا دارالفتاء اول خدا تملګری پیج کې آشي پچا قرباني واجب ده عثمان کاکړ صاحب وی نو هغه ویختو او د نوکانو کټکول شي نه هغه مستحب عمل لاده سنت عمل لاده چې څوک قرباني کوي اراده وي د قرباني وکاو نو هغه د یکم ذل حجه نن خو 5 ذل حجه ده نو یکم نه کبیا چا یکم نه کټکړي نو 5 نه شروع کی ځکه پته ورته نه و نو تر د قرباني ورځې پورې چې قرباني نه وي شي هغه پرې د نوکان نه کټ کی وخته نه کټ کی د حجانو سره به الله مشابهت راوي یو بل حدیث کې راغلی که څوک دا خو د قرباني کسان چې څوک قرباني نه کوي غریبانان وي دای وي چې مال د قرباني ثواب ملاوي شي نبی عليه السلام فرمي یو صحابي هغه قرباني نشو کاغه ته ویل چې تا اخیری ورځ باندې قرباني په ورځ نوکان کټ کا وخته کټ کا زیر ناف وخته کټ کا نو ته به قرباني اجر ملاوي شي الله پاک څومره غفور رحیم څو قرباني نشي کوله خلیفہ قرباني ورځ باندې وخته او صفایي وکي نو ته به قرباني اجر ملويږي د مهربان شته بس کې وای کوم کس نه سحر مونږ قضا شنو دی چې کله قضا یې راګرځي سنت په سره راګرځي وکنه سحر المنذ در نه قضا شوی دی نو چې کله بیا ته د زوال نه مخکې سحر المنذ راګرځوي نو سنت په وګرځي فرض به وګرځي که زوال نه درد باندې تیر شو اخوا شو نو بیا به سنت نه ګرځي صرف فرض او قضا یې وکړي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ مفتی صاحب په یوه علاقہ کې د اختر په ورځ المنذ نشي یعنی حکومت اعلان نوي کړي او سعودي سره ځنه خلک اختر کوي قرباني کول شي عبدالمقصد سے چې کومه علاقہ کې د علماء کرام د اختر اعلان نه کړي قرباني ته سعودي سره نشي کوله قرباني دي نه کی قرباني به ازای کې کمل کې اعلان شوی د مخ کې روان دي کومنټونه دی ودرېږي نه تاسو سره ودرېږي وای درو زما په کور کې بیل قرانای بیل له دا 2 کالو شوی د غخونه نشته نومان وردک صاحب زما قرانای غد بیل غوي دي هغه وی غوخونه نشته غوخونه چې دغه علامات چې 2 کاله پوره نو اید پکېږي منډیای نه شراولې به غوخونه خامخه ګور ځکه چې هغه دروغ وي منډیای ولا هغه وړ زناور در باندې خرڅي چې غوخونه نه دي شي 2 کاله به پوره دي دروغ وي منډیای ولا باندې یقین نه کته وای زه یقین پکاو کدا منډیای ولا ته وی چې ستا پلار یا پنیکه باندې 2 لک روپۍ ته نه منه نو دا غوخونه خبره به نه مانه غوخونه به ګوره قال حدیث خو ورته وای چې مسنن معنا چې 2 غوخونه برو بسلی حدیث نه ظاهر معنا دار او بس فقهای کرام لیکي چې نه 2 کالات مراد دي په بهر صورت غوخونه چې بهر نه راولي شرطي ورته او چې کور کینو غوخونه ورته شرط نه 2 کاله دا مولوی صاحب محمد خالق صاحب ته پوس کوي وای زما یو مګری قرباني د پاسر بیا غسته د ما غسته ما د غول خوښ شوی د ما 2 درې ګران غسته دي ایا مرچ کولی شو سره او کنه قرباني زناور بدلول شي او چا چې قرباني زناور بدل کا نو کا پیسې پکې وګټلې کنه هغه پیسې به صدقه کوي کا پیسې پکې نه دي ګټلې سر په سر یې بدل کړي یا ګران تی واخستو بل بیا ټیک ته مفتی صاحب کوچیانو رامې ستوي فرید الله جسي کوچیانو رامې د کوچیان چې کم دا غګر زیدا ګډه به زی ګرځي رامې ته سوي راماغه ته وای کنه هغه جون چې دا هجوم چې کم دا روان وي د ته راماول شي خوشیان هغه دي چې دا ګډه بيزي ګرځي خپل وطن نه ګرځي را ګرځي هغه ته سوې دا چې کم شپون کې د شپون کې چې دا جون روان کړي د ته ویل شي د جون کې چې ودره دی جون کې د کال ولا ګډان شي دا هغه مسلې ذکر کړي ما ورته چې رامې کې ودره نو بیا هغه د کال برابر ښکاری ګډه
نو بیا په قرباني کېږي. نو دا وایي چې آرامي څه ته وایي. نو داسې یو جوند وي که نه، دا یو کال ګډان پکې وي او ته چې دا شپږو یا د اتو میاشتو ګډ پکې ودرای تا وله ته غټ ښکاري بیا پې کېږي کنې نه پکې کال به برابر وي ګډ هم. بعض خلک چې دا د شپږو میاشتو ګډ راولي وړوکي لکه پیشوګانو باندې خو به نه کوي که نه، شپږو میاشتو باندې نه کېږي دا ګډ، پیشوګانو باندې نه کېږي. شپږو میاشتو په هغه ګډ کېږي چې هغه ګډ ته د غوړي ورکړي، بادام دې ورکړي، هغه دومره غټ وي چې د کال نام غټ ښکاري. میخي جواب مونږ درکړو. عبدالرحمن یوټیوب چینل ما یوز کوه. ولې عبدالرحمن صاحب مونږ د یوټیوب چینل ولې یوز کړو؟ اول کې مونږ دې تشریح وکړو چې یوټیوب باندې پیسې ګټل یقینا چې حرام دي. مونږ پیسې پې نه ګټو، مونږ دا د تبلیغ کار پې کوو. او په دې کې آپشن دی چې وایي درته چې پیسې ګټې بیا هغه آپشن ورکړي، بیا به اشتهارونه پرې راځي، غیر شرعي اشتهارونه، پیسې اشتهارونه نه درکوي، جیب نه درکوي. ته ګناه کې تعاون دی که نه. یوټیوب چینل باندې دوی اشتهارات ولنه پیسې اخلي، اشتهارات د ښځو پکې راځي، د سړو پکې راځي غلط، نو هغه نه پیسې راخلي، تاله دا ګټه درکوي. نو د ناجایزه ده، مونږ خو نه اخلو. مونږ خو صرف دې دپاره وایو چې تاسو تبلیغ پې وکړو ډېرو خلکو ته، د بهر ملکونو ولا بار وایي چې یوټیوب ته ویډیو ورکوئ. او بیا دا مونږ چې یوټیوب باندې لایف شروع کړو، مونږ یوټیوب تاسو سبسکرایب کړئ. مونږ الحمدلله چې دې ته حرام وایي. عبدالولي وایي چې د افغانستان نه یو د سترګو وروځې کټ کول څنګه دي؟ جایز نه دي. د وروځې چې بې ځایه ځای کې که وروځو کې د یو نیم وختره وته هغه کټ کې نو ټیک دی. نو دا چې داسې کټ کې چې دغه بې ځایه کې خپل ځای نه، دا حرام دی، حدیث کې راغلی. میر ظلیم خان صاحب سے فرمائی، میر ظلی خان سے، اگر کسی عورت کا حمل گر گیا اور 20 دن بعد مثلا خون آ رہا تھا، خداوی سوال به داسي سم په پیګونه خو لکه یو ځنه نه د شلو ورځو حمل یو غورځي، شلو ورځو نو هغه نه وینه راځي، هغه وینه د غنه د نفاس نه ده چې کله حمل وګورځيږي هغه اندامونه جوړ شي، نو بیا به نفاس حسابه. اندامونه خو په 3-4 مهینو کې جوړي، 4 مهینو کو سا اخلي، اندامونه تقریبا 2 میاشتو نه بعد جوړي، 40 دن نه بعد جوړيږي. دا مولانا صاحب فرم چې کله اندامونه جوړوي بیا به نفاس حسابه، چې اندامونه جوړ شي ویني لوتړې وګرځیدل نو دا د نفاس وینه نه ده، استحاضه به یې سبای المنځ به ورسره کوي. که د حیض ورځي نو حیض دی، کني استحاضه دی. فرید الله عاجز صاحب وایي چې مفتی صاحب جمعې منځ په کوم مسجد کې کیږي؟ جمعې منځ لپاره فقهای کرامو شرطونه ذکر کړي دي. لنډه خبره دا ده چې هغې کلي آبادي چې کم کلي کې جومات دی 2000 آبادي پکې وي، مردم شماري هغې کې جمعې منځ. مفتی صاحب السلام علیکم. د سر سیاه د سر سا د ګیرې نه علاوه نور د بدن ویښته کټ کول جایز دي که نه؟ یو رحمان الدین صاحب په دې وخت کې یو ویښته به نه کټ کوي، البته زیر ناف ویښته باندې 40 ورځې تېرې شوي دي، بیا خو حرام دي، مستحب ده، پر بیا حرام عمل نه کوي. لاندې کم ویښته چې دي په هغې 40 ورځې تېرې شوي دي، نو بیا به 10 ذوالحجه یعنی 10 ذوالحجه دې ته به سوچ نه کوي، کټ کوي به. حجام نہیں کو اپنے ساتھ قربانی میں شریک کرنا کیسے؟ محمد خان صاحب دے جواب مونږ درک پاو ابتدا کې واوره چې جایز نه دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. محمد خان صاحب وایي زما پوښتنه دا چې یو سړی او د ښځې نکاح وشي نو بیا په موبایل باندې خبرې کولی شي؟ بالکل، چې نکاح وشي، نکاح کم شرایط دي هغه وي، ګویان وي، ایجاب و قبول وشي، مهر وشي. په کویدن کې کېږي، زمونږ علاقو کې د نورو علاقو کې کویدن کې نکاح کوي صحیح طریقې سره نکاح وشي، پلارانی موجود دي، نو بیا خو خپل ښځه د په موبایل ور سره خبرې کوي که مخامخ ور سره خبرې کوي، چې څه کوي خپل ښځه هر څه ور سره کولی شي. محمد زاهد صاحب چې مفتی صاحب په شپږ ورونو کې چې یو ورور معذوره چاړه لیوانی په هیڅ نه پوهېږي او نه مال ور پېژني، چې لیوانی وي په میراث کې به حصه ورکوي، ښه چې پاگل وي چړاوي لیوانی میراث کې به هغه ته پوره حصه ورکوي. البته هغې دپاره شریعت حکم ذکر کړی دی چې هغه چړاوی لیونی دی نو هغه ولي چې وي هغه به خیال ساتي چې ضایع یې نه کړي د پیسې، داسې وړه یتیمان وي هغو خیال بس. غلام قدر جیلني صاحب چې مفتی صاحب خواري خوړل حرام دي؟ خاورې خوړل نه حرام نه دي، خدا جایز نه کار، ښه کار نه دی، بدن ته نقصان ورکوي. شاه مهربان صاحب وایي سلام وعلیکم السلام. السلام علیکم مفتی صاحب، ورور په ورور باندې شریعت اسلام حق شته او که نه؟ مشر ورور داسې حق دی لکه پلار نه بعد چې مرتبه ده د مشر ورور ده، تا نه چې مشر ورور وي تا باندې د پلار په شان باندې حق دی. ښه
ریاض الله ادب به کوي ښه صابر خټک صاحب وایي د قربانۍ سروې کا بیمار شي ذبح شي نو واخه یې خرڅول شي او کا صدقه دي واخه دی د قربانۍ زناور چې دا ذبح کو وخت پاتې شوي نو هغه که یو کس ته وروبخي ټول کسان نو صحیح دی او کني په خپله کې تقسیم کوي او واپس یوسي واښه چې پاتې شي بوسه یې پاتې شوي که نو قرباني وشي نو هغه چې مال چې کم واښه په شریکه راوړي هغه واښه خپله کې تقسیم کوي یا یو بل ته وبخئ. محمد افنان جان صاحب وایي چې نہ دینا مخ کی سوئی ریاض اللہ یوسفزی سے مفتی سے اگر مسجد سے ہٹ کر دوسری جماعت کرائے یہ تو کیا جائز ہے جیسے مدرسہ وغیرہ. ریاض الله یوسفزی صاحب علت پکې دا دی چې بلا جمع به نه کوي اسې پیاسې د محلي کسانو ته جایز نه ده بهر ولته خو په جماعت کې جایز ده بهر نه کسان راغلي وي هغه ته بهر جماعت کې جایز ده نو چې کم محلي ولې نو هغه چې ته چې یو ځلې جایز ده نه مدرسې کې جایز ده نه په جماعت کې علت خو نه دی فوت شوی کا. افرید فهیم صاحب وي د بل څه کوي دا محمد افغان صاحب یو کس خدای کومنټ ته ماته زر وای او دی ورته په جنگ کې دوباره هغه کنه یو خدای سره اکثر جګړه کوي او دی ورته په جنگ کې وای ای طلاق نو یا سره طلاق کی د سره طلاق نه کی ای طلاق کی د سره طلاق نه کی دا مسله اهم سوال د چرانه کړم دا مولوی صاحب مګي ته پوس کړو عابد وای چې یو شپږ وو کسانه په وړاندې یو سړی وای چې په ما باندې خپل خزه حرام ده نه پس بز خپل خزه نه ور نږدې کېږم طلاق الفاظ نه دي استعمال کینو آیا د باندې سو طلاق واقع کیږي یا نه واقع کیږي حرامه شدا دا مونږه طلاق د پر استعمالو په ځان باندې حرامه کې طلاق ته کنيت درې طلاقونو کړی درې طلاقونه ک طلاق نیتینی قسم کفاره ده قسم کفاره دی ور او بینک اکاؤنٹ جوړول څنګه دي افریدی فهیم سے بینک کرنٹ اکاؤنٹ د دې لپاره جوړول شي چې هغه باندې تا تنخواه راځي بل چې ته پیسې لګې نو کرنٹ اکاؤنٹ علماء کرامو اجازه درکړي خو ضرورت په بنا باندې او شیر اکبر شیر جمعیت شیر اکبر وایي چې یو سړی د خدای سره زناو کی د هغه خدای د بچی د دې سړی د بچو سره ها دوه خدای سره یو خدای سره یا دوه خدای سره زناو کی د هغه بچو په نکاح کیږي خو د تا نکاح د هغې ښځې لور سره نه کیږي یو زنا کوونکی سړی دی یو زنا کوونکی ښځه ده د هغې اولاد په خپله کې نکاح کولی شي ښه ځکه چې د زنا والا نسب چې دا هغه زنایي سړي ته منسوب کیږي نه خو بله خبره دا ده چې یوې ښځې سره تا زنا وکړه هغه لور سره نه شي کوی یا لور سره دې وکړه مور سره نکاح نه شي. نشه حالات کې عبدالغلام قدر جیلانی وایي چې نشه حالات کې طلاق کیږي دا کومنټ ټیک ماته وایي نشه حالات کې بالکل طلاق کیږي واقعیا کیږي البته که نشه څوک په زور در کی کنه خولې ته در شراب مره په زور در باندې چې مکرح وي یعنی جبر سره څوک تلا نشه در کی بیا نه کی چې په خپل خوشاله باندې نشاو کې خزه طلاق کې نو طلاق شو یو سره د خیر سره زناو کې دی جواب مونږ درکو خاص پینا خبره قوم زکا با چیتا رحیم مداد افریدی صاحب جی مفتی صاحب السلام علیکم پدې لاسو وزرو کې د سر او د ګیرې نه علاوه د نور بدن ویخته کټ کول نه به کټ کوي کنه څنګه حاجیان په احرام کې ویخته نه کټ کوي کنه ته حاجیانو سره مشابهت راځي کنه نو هیڅ قسم ویخته باندې کټ کوي په دې ورځو کې چې ثواب درته د حاجیانو ملاوي شي د مشابهت ثواب درته ملاوي مفتی صاحب په دې ورځ جواب مونږ درکو. محمد افنان جان صاحب وی ترجمه د پر د بناتو مدرسه تلاړه اوس خو کور پکور د بناتو مدرسې پوه نه شو سوال لسه دی یو سړی دی یو خیر سره زنا وکړه د جواب مونږ درکو. اثر خان حنفي صاحب چې رورجانه زما سره دلیل نشته خو قبل ته جواب ورکړ دیوبندیان د وحدت الوجود عقیده وضاحت وکړي. سلیمان امین صاحب دیوبندیانو د وحدت الوجود عقیده وضاحت وکړي. وحدت الوجود چې کومه ده د دیوبندیانو سره عقیده نه ده یو نظریه دغه طرف ته اشاره کړي علماء کرام دیوبند وی وحدت الوجود وحدت الشهود نو هغه وی چې ټولو کې اصل چې د په هر شي کې الله ویلی کنه ولله ما فی السماوات و ما فی الارض الله وی چې د څومره څه شي د الله دی څومره ځمکه اسمنو کې د الله ملکیت دی الله دی. نو وحدت الوجود
عوامو ته خو د دې تشریح نشو کولی خو دومره مونږ وایو چې هر څه د الله دي نو الله طرف ته وجود عقیده په دې مرتبه کې علماء دیوبند مني نور خلک په غلطه پروپاګاندا کوي نشه حالات کې طلاق کیږي او کیږي غلام قدر سے شاه مهربان سے زما کال اٹینڈ کړه موبایل خو ټلیفون ټیک کا کنه جواب نه کړم ولې هغه جواب شوی دی نه ټلیفون دی ولې الټا کړی اوس مو الټا کړی هغه جواب شوی دی مهربان شاه والا حضرت اگر یہ سوال و جواب اردو میں ہو تو اور زیادہ لوگوں کو فائدہ ہوگا خلاص کمنٹونه در لګلی ټول در ورسېدل اگر یہ سوال و جواب اردو میں ہو اگر یہ لوگ ہم سے اردو میں سوال پوچھتے تو ہم جواب اردو میں دیتے یہ جو پٹھان لوگ ہیں یہ اردو زیادہ تر افغانستان سے بھی سوالات آتے ہیں وہ اردو نہیں سمجھتے اگر آپ کا سوال اردو میں ہے تو ہم انشاءاللہ جواب بھی اردو میں دیں گے آئندہ کے لیے کوئی الگ پروگرام ہو اردو کے لیے تو پھر بہتر ہوگا حضرت سوال جو اردو میں ہو اس کا جواب دے دیا د قتل په باره کې مونږ واضح جواب راکا د قتل په باره کې مونږ ته واضح جواب راکا د څه سوال شو قتل حرام دی نسید اذان صاحب وی چې سیده سا و درود شریف پورې وایلو سلام ګرځوي بیا به تحیات نه شروع کړي دا سیده سا و چې کله کای نو اول وا اشهد ان لا رسول تحیات وای بیا یو طرف ته سلام وګرځي بیا به سجدو ته لاړ شي کا پورا تنه يرشي پورا درود دې پسې ویلې دعا دې پسې ویلې بیا هم سجده سا وکيږي ها کا دواړو طرف ته سلامونه وګرځل بیا هم سجده سا وکيږي صدیق حنفی صاحب سلام کړي وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته د ملګری وی چې زمونږ امان الله صاحب اسلام آباد د پوس کوي او زمونږ په نشپه ګرونه یو چې څومره ګټه مو د خپل باندې شریک کوتره جمع کوو نو آیا مونږ چې کړه د قرباني کوو مونږ چې کړه قرباني کوو نو قرباني به مونږ شریک باندې کوو کنه پلار به چې کم دی بس یو قرباني کې ټول په خلاصيږي جی ګټ کور دې کنه پلار ته خلق پیسې ورکي زمن یې راوړي پیسې پلار ته ورکي جیب کې ځان ته خرچا پرې دی نو د سره خو د قرباني پیسې نشته نو شي به قرباني وکي یو ګټ کور دی چې زمن پلار تم پیسې ورکي او په خپل جیب کې ساتي خزلام ورکي خپل ور سره شپته 10000 لک روپۍ دی پلار ته ورکي نو دا ټول به قرباني کوي خو ځنه زینو کې دا سړي چې پلار لا ټوله پیسې ورکي جیب کې سل 200 پرې دی 1000 2000 پرې دی پاغو قرباني نشته زنانا چې کمی دی هغه سره چې سونا د پکور کې ضرورت نه زیات سيزونه دي زنانا به هم ځان لا قرباني کوي السلام علیکم संग सहालात की कुर्बानी के जानवर बहुत महंगे तो तरीका निकालो शाहनवाज खान कदरी से सो तरीका मुंग सर दे निश्ता मुंग खपलम ग्रान वाखिस्तन इमरान खान साहब वही چې په سفر کې دعا المنزونه جمع کول شي نه په سفر کې دعا المنزونه نشي جمع کوله په هزار په سفر کې دعا نشي جمع کول هغه د پر شرایط تی پارافات کې چوي قدیر الله صاحب وی چې مفتی صاحب په سعودي عرب کې اوس جمعتونه کولاو دي او په مونږ لاک ډاون دي بهر مونپریک دي مونږ په کېم کې دي جمل مونږ کو نه په کېم کې جمل منزوره ما کول چې جمل منزوره کول ته خو سوال ته خیا جی دا وی چې خپل دستخط نه مرغۍ جوړول حشمت در ادم خیل نه څنګه دي د دستخط نه چې کله مرغۍ جوړه کې یعنی پرنده جوړه کې هغه د سنخ کاری لکه شمرغۍ وي پورا شکل نه وي نو دا جایز دي دا شکلونه جوړول چې هغه پورا واضح نه وي نو هغه په بت کې یا په مجسمه کې نه راځي ابوبکر رحمان سے موبایل کې ایڈوانس بارا کې سود شته او موبایل کې ایڈوانس کې خو سود نشته د ځنې خلک وایي چې تا موبایل ته قرضدار او غوښته 15 روپۍ هغه در نه زیاتې کټ کوي دا سود کې راځي سود خو د پیسو په مقابله کې وي کنه چې الله پیسې ورکړي 15 روپۍ او دای درکې 10 روپۍ دغه سود دی هغه سره موبایل ولا کمپنۍ سره زمونږ اجاره ده 15 روپۍ باندې مونږه هغه سره اجاره وکړو هغه کمپنۍ نه فائدہ وچته خبره کوي دا د اجاره حکم اجاره فاسده نه ده ښه ګناه پکې نشي جایز ده دته سود نشي ویل کنه دته اجاره ویل شي مثلا یو کارت په 100 روپۍ واخستو کنه نو 100 روپۍ تا ورکړې کمپنۍ ته ایڈوانس ته ورکړې مونږه ودا سې کوو کنه چې نوکری چې وګې نه بعد به درکې کنه و دې کې ته ایڈوانس ورکړې هغه نه بعد کمپنۍ ته خپل خدمات درکې پیسې پیلا ورکې کنه جی اړاوای خاجي ها
جی دا حاجي صاحب چې کوم سوال وکړو چې اوس مثلا پیسې سره جمع کی زمانه او پلار ټولو په شریکه باندې یو قرباني وکړو کسان پکې شریک کی دام جایز دي او بیا په کور کې شریک دي وخه دا شریکه خوري تقسیم ضرورت پکې نشته دا جایز دي کنه چې پلار خپل طرف نه بچی دا پاره واشي دام جایز دي مثلا زوی کم واشي خو پلار خو پورا کی ورل کنه نو پلار ورته هبا کی دا مثال داسې لکه بل څوک پیسې در کی چې په دې ځان لا قرباني وکړي جایز دي پلار خپل زوی ته پیسې پر کول شي سجاد حسین صاحب چې عرفه دا هم سوال جواب درکو عرفه جواب ورکو چې عرفه پاکستان په غبنې بکیږي کدا غون د سعودي د پاکستان کې کته وای چې عرفه په دوا ځلې بیا نو زه سوال درنه کوم چې شب قدر دوا ځله کېدل شي شپه د ليله القدر چې شپه کما د دوا ځله کېدل شي چې نشي کېدل امریکای کې خورز وي چې دلته ليله القدر نو دا معنی چې امریکای ولا شپه بیل ده ليله القدر پاکستان ولا بیل ده زنه ملکونو کې ورځ وي زنه کې شپه وي نو ليله القدر دوا کېدل شي دا سه نه هم ذل حجاج دا هم دوا کېدل شي جواب دا دی جزاک الله مفتی صاحب محترم دا بل مګوي ته پوس کړی دی دوبۍ نه سفیان صاحب دی وایي 15 ورونه دی هغه خپل منځ کې چې کوم د قربانۍ لپاره مکمل حصې نیولې دي نو د کې د دوه ورونو زنانه سره چې کوم دی وې سره 2 تولې سونه ده او بل سره نیمه توله سونه ده نو یو نیمه توله نو دغه زنانه وبنم قرباني شته وسره او کنيشته ورونه کوي کنه ورونه کوي په نیمه توله په 2 تولو سونو باندې قرباني نه واجبېږي د پیسې پکار دي کته په زمبل ځابان ځان پوي کې د عوام په نه پیږي علما په پويږي جمعات ول امامان چې دي طالبان دي او زمبل اجازه څه شه د 15 منټه ویډیو زموږ په پیج کې وګورئ په ډېر په بورډ باندې لنډ الفاظ دادي چې چا سره سونا دا ونیمه تولو نه کم ده مثلا 15 تولې ورنه کم ده نو په 7 کې ضرب ورکوا چې د ونیمه تولو نه 3 کم ده نو 7 کې ضرب ورکوا دا 7 انسایا ده څه ده 7 کې ضرب ورکې مثلا 3 تولې کم ده 7 3 کې ضرب ورکې 7 3 21 نو 21000 روپۍ درته پکار دي بیا قرباني در باندې واجب چې څومره سونا د نصاب نه کمای هغه انصاف ته په 7 کې ضرب ورکوا نو دومره چندي درته پکار ده یا دغه قیمت پکار نو د دې پر زم بل اجزا چې کومه مسله ده په پیج کې وګورئ په پوي بش عام خلک پدې نه پويږي بی فر یو محمد هارون وای چې بی فر یو ولا کپنه یہ چې زمونږه کمپنی کې کار مزاربت ته او خو فاسد مزاربت ته بی فر یو کې چې کم کار دی دا مزاربت ته خو فاسد مزاربت ته دیتا کار نه جوړي ځکه چې د مخ کې کم کاروبار دی انشتا حرام دی بیٹکوین وغیرہ کا کاروبار او دا پرپال چې دی د سره چې کومه کاروبار دی دا د اجاره ولا دی د فاسد اجاره ده او مزاربت ولا دی یقینا بی فر یو ولا خو فاسد دی چې کومې پیسې تعالی درکې اسود په زمرا کې رضی ښه کم زیاته ګټه درکې دمونی صاحب اور دا به مګر د بس کې سعودي عرب باندې وای چې وسړې د غوسه کې ویل خزر ته په ما باندې طلاق کوي تا طلاق در کوم د برکې د سلف څه حکم لري په غوسه کې خلک طلاق ورکوي خدای نه دي چې یو رات والا طلاق نو د دنه تاسو کوي طلاق درې ځله چې ول چې طلاق در کوم طلاق در دا مزینه ده طلاق در کوم د حال له دا ورکو نو قدرې ځله ویل درې طلاقونه ک یو ځله ویل یو طلاق او کو ویل چې طلاق در کوم په دې کې د درې نیتینو درې دې ک یو بیا رجعي دي حضرت علی صاحب عتیق جمال صاحب چې مفتی صاحب کا 15 کالو وی ما سیوا دا غډنا 15 کالو وی سیوا دا غډنا او دا غاخ یې نوی کړي ښا دا غټ زناور یې دی کنه چې دا 15 کالو غاخ یې نوی چې کور کې دی لوی کړه نو څوک درته وی دا 15 کالو دی دروغ منډه کې غټول دروغ وي تار زناور خوب خرسي خامه خطابه رضوان ثانی صاحب وی شیخ حد ستوي اکرام الله خکسارو حد ستوي او په اسلام کې د لواتت لپاره کومه سزا ټکل شوې ده آیا د لوتی سره لپاره هم حد شته او کنه بل کومه سزا ورته ټکل شوې ده حد هغه دی چې هغه مقرر شوی دي کومه سزاګانې چې الله طرف نه مقرر شوی دي نبی علی السلام طرف نه حدود دي او چې کومه نه دي مقرر شوی هغه تعزیرات دي نو لوتی د لپاره تعزیر دی کله کله په حد نه تعزیر سخت وي او یو خزه سره چا زنا وکړه غا ودا کړي نو د لیوانی سپی په شان په کانو به ولکه د لیوانه سپی چې کله کلی تراشي نو خلک په کانو ولي نو د زنا دومره بد کار دی چې تبا اسلام وایي چې دای باندې لیوانی سپی په شان به خخ پای کې چې تختیدل نشي
نیم به خخ کې اوس ته چاله وتت کړي دا په حد نه زیاته سزا ده ځکه چې تعزیر به ورکای تعزیر دا معنا چې دومره سخت سزا به ورکړي د خلک ورنه عبرت والی نو له وتت ته پر پکانو وشتل دي اول ور سره یو داسې کار کول دي چې هغه یا په اور به سوځي یا به غر نه راغلی ورستو بیا پکانو هم ولې چې د حد په جری شي ډېر خبره ده الله دې مونږ ته وسه جزاک الله مفتي صاحب عبداللطیف چې سزا د بوس کوي وی شي وزنانه ده هغه سره د یو میخه ده او د هغه میخه قیمت باندې 50000 روپے قرضه هم ده او دې زنانه سره یو توله د توله سونشته خو آی بچو د پر پرخه ده د قرباني کې یو غنه توله سونا چې کما دا بچو د پر پرخه سپر ورکړی نه ادا دی دا خو په دې باندې په میخه ضرورت شیز دی کدوې میخه ور سره یا یو میخه یو غوای بیا ضرورت نه زیات ور سره یو میخه خود ضرورت کور ضرورت پورا کوي په دې وجه باندې نشته مفتی صاحب 1/3 دم کټ कैसे मालूम करेंगे ये چې دا درې سے لمې کټ کړي دا به څنګه معلومیږي نو دا وکا چا کنه درې لويشت وي نو یو لويشت کټ شوی نو درې سے کټ شوی په درې ها کنه لويشت نو درې لويشت چې کټ شوی نو دا خو مختلف شي کنه زناورو قصاب نه معلومیږي او دا زناورو خلک مونږ خو نشو معلومول بالکل لا مولانا صاحبین تبلیغ کې چلاړ شه الله دې بس بیا کلم کولوي دا مولانا صاحب تبلیغ کې ډېر کلونه لګولي د طریقاو خودله چې د زناورو لپاره لکه انسانانو لپاره چې ډاکټر نه تاسو کې هغه چې دومره قد ولا انسان چې وی کنه هغه به دومره عمر معلومیږي نو دا سه د زناورو ډاکټر درته ویل شي چې دومره وزن یې دا د یو زناور دومره قد یې هغه بل څومره لمپا کار دی دا درته خودل شي یقینا چې خودل شي جزاک الله طریقہ کار یشتا چې معلومه ہے हम सब भाई इकट्ठे रहते हैं 5 भाई है सब की शादी हुई امان الله چې 15 ورونه ټول واده شو کړه خزو ته مو سونه ور کړي سونه ور سره او نصاب تر شي هغه دی هغه کی قرباني وکي او تاسو سره چې جیب کې پیسې دومره شي 500,000 روپۍ تاسو قرباني وکي کنه تاسو سره نه پلار ته مو ور کړي پیسې یو ورور ته ور کړي مور ته هغه باندې قرباني ده او هغه پلار داسې کول شي چې ټولو طرف نه قرباني وکي یو غټ غزنور والی 15 سي پکې تاسو طرف نه دام کول شي د فضل رحیم د درنه تبوس کوي یو خیبر بانک د اسلامي بانک سره چې کوم د هغه سره معاهده شوې ده او ورډ بانک سره معاهده شوې ده سره بانکاری کوي څه حکم لري دغه معاهده چې کوم تقی عثماني صاحب کړي ول میزان سره د 2-3 کلمه مخکې هغه معاهده چې د واپس اخیستي دوی ورته وي چې مونږ به اسلامي بانکاری کوو ښه المیزان وغیرہ وغیرہ نو د ور سره معاهده وکړه چې زبستاسو سرپرستی کوم بغیر د سموازینه ځکه چې بانک اسلامي شي نو دا مونږ د پر غټه ده مونږ ته کته مفتیانو له پیسې نه ورکای خو چې یو کار په اسلامي طریقې روان کې هغه د پر دا غټه ده کنه کار وشو ته کې عثماني صاحب پیسې نه اخیسته خو سرپرستی کوله چې تاسو اسلامي طریقې باندې بانکاری شروع دوی نه کوله کانټریکټ په کو په سودی طریقې هغه ورنه واپس واخسته معاهده ورنه ختمه کړه نو څومره بانکونه چې په پاکستان کې ټول غیر اسلامي دي او د تقی عثماني صاحب فتوی ځان سره ګرځي المیزان ولنا کانټریکټ ختم کړي کا دوی سره چې تور شي ورته دا کانټریکټ څنګه کای نو به درته خو ټول سودی طریقې باندې کې مثلا کنور نه معلومول गाड़ी ته پوسټو چې गाड़ी ته مال څنګه راکای بیا ورته و چې ما سره چې مثلا ما کیستونه جمع نه کړم ته ما سره سکای کانټریکټ غیر اسلامي دی عقد مهربان والسلام علیکم ورحمۃ السلام غفران الله وجه السلام علیکم تاسو چې د مولانا مودودی رحمت الله علیه په تفهیم القرآن کې اعتراض کړو د مولانا شبیر احمد عثماني په تفسیر کې کومه غلطي مولانا مودودی صاحب مولانا شبیر احمد عثماني صاحب یا نور علماء کرامو یقینا چې هغه موضوعي اقوال په کتابونو کې نقل کړي دي صحابه کرام متعلق په هغه خلک اعتراض ځکه نه کوي چې کاغه بل فرض ژوندې وخت چا ویلی و چې دا موضوعي منګړت روایت هغه په کټ کوو رجوبه کوله او بل دا چې هغه په منسوبه سره دا روایتونه نه دي نقل کړي مودودی صاحب بالکل په منسوبه سره خلافت او ملوکیت لیکل خو په سوچ سمج سره ټول روایتونه موضوعي رجمه کړي او بیا په د ژوند کې ور باندې خلکو اعتراضونه وکړ چې دا د منګړت روایتونه رجمه کړي د هغه جوابونه کړي نه د خپل منسوبه سره د روافض خدمت کړي اگر روایتونه چې هغه روافض ته شیعاګانو ته फायदा ورکړي صحابه کرامو باندې بدرد ویل هغه خلافت او ملکیت د جوړ کړي د په ژوندۍ کې په دمه اعتراض شوی د بیا غي جوابونه کړي
رجوع خو نه دا کړی کا دا چې خلافت ملکیت کې ټول منګړت روایتونه هغه روایتونه نه زنه عبارتونه زمونږ علماء کرامو نقل کړي خو یعنی په دې موضوع باندې نه یو بل موضوع کې مخې ته راغلل په منصوبه باندې نه دي نقل کړي او مونږ وایو چې دا منګړت دي کا شبیر احمد عثماني صاحب په کتاب کې مخې ته راشي مونږ ورته منګړت وایو خو دومره مونږ په پیوګو چې زمونږ علماء کرامو دا لا علمي دی وجنه نقل کړي کتر جمیل صاحب چې اوس بیان کړو دی یوسف علی السلام باندې فورا رجوع کړه چې غلط شوی منګړت روایت نو مودودی صاحب خو رجوع نه دا کړی هغه ته خو جواب خلکو په اعتراض کړي په ژوندۍ کې چې دا د منګړت ټول روایتونه جمع کړي صحابه کرامو په باره کې چې کومه د فضایل د قران کې ذکر شوی حدیث کې ذکر شوی هغه ولې نه ذکر کړي یو طرف ته منګړت روایتونه دي بل طرف ته قران نه خو صحیح کتاب بل نشته کنه قران کې د صحابه کرامو فضایل رغلي از ذکر کا منګړت روایتونو سره د سکار نشته د ویل ځای ذکر کوم په دې کې د ایران نه دته خلعت ملاو شو قمیص ملاو شو ډېر سینامات ملاو شو بیا اسټابلیشمنت ور سره او کتابونه چې د سرکار کې د نه کټول سرکاري لایبرری کې د کتابونه پراته دي تفهیم القرآن د په سرکاري اسټابلیشمنت ور سره ملاو شو نو د سرکار خو نه دی کړی مودودی صاحب چې دومره کار کړي چې خلک یې روغه عقیده نه اړولي چې څومره د مودودی عقاید لري دا د علماء کرامو ګستاخ وي علی کتاب ولي ځکه چې او زمونږ ته دا تاسو کار زمونږ کار دا چې تاسو به حق وي او عمل چې تکای نه کای استغفر کار یو بل اعتراضات چې مړ تولې شړې مړ شوی دی لکم دینکم ولي مونږ هغه مړ نه چړو چې هغه بیماری متعدی وي معتدی نه وي مونږ هغه مړ چړو چې د نه بعد د جراثیم پاتې شوی نو جراثیمونه به خلک نه خبرو دا سه مړ مونږ کله چړلې چې هغه په خپل ژوندۍ کې بدعتي دي غلط مړ شوی دی مونږ نه کوو ذکر الله سره معاملات خدای چا جراثیم او غنی دلته دنیا کې پاتې شوی هغه غن خو به مونږ صفه کولو کوشش کوو جزاک الله مفتی صاحب محترم د وخت مو یو تاسو کړلو هغه دوباره بیا جواب وکړه وی د سعودي عرب نه تاسو کې وی چې دا سی اول سړي په غوسه کې زتا طلاق در کوم ور کړی نه دی دا هو وعده د طلاق ته در کوم باید باندې طلاق نه کیږي زموږ دغه پروګرام چې څومره تاسو شیر کې خلکو ته ورسه خلکو ذهنونه به صفه کیږي دا سو کوئی سعودي نه وای چې मैं आपको طلاق देता हूं बस یعنی نه دا خو اردو ترجمه मैं طلاق दूंगा په اردو کې چې چاته دی ویل خدای ته मैं आपको طلاق दूंगा نو نکی کوي मैं आपको طلاق देता हूं دا خو د پریزنت حال صيغه ده فی الحال صيغه بل مولوی صاحب د ادریس د خیبر جنسي نه تاسو کوي و د اشراق المنز یو سړی کله کوي او کله نه کوي ورځ یو کې ورځ نه کې د څه ګناه اشراق المنز دا خو مستحب عمل دوام پکار دی چې نه پرې د کپرې د خود ګناګاری کې پینه بل مولوی صاحب د ملګری تاسو کې محمد اصغر د هنګونه وای چې د مغرب د مخان منز چې کم کس نه غزا شي نو قضایي بسنګ راګرځي په مغه ټیم کې یا بل مخان منز سره مخام المنز خو قضا کیږي نه تقریبا 40-45 منټ پورې کیږي چې سپر مسوتن بانګ نه مخ کې کیږي خو قدر نه قضا شو جمع ولاړې مسوتن المنزو کا مسوتن نه بعدي قضا را وګرځو کمل منظوره قضا شوی په بل وخت کې را ګرځول شي ښا چې مکروه وخت نه مسوتن ولا په سحر کې سار ولا په مسوتن کې داسې طریقې سره ګرځول شي مجه دا بل ډېر اهم سوال دی د ملګری تاسو کړلو دا نو مې دي لیکلې وی میزان بانک باره کې تاسو چې د کوم خبره وکړه ویغه معاهده خو اوسه پورې باقی ده په ما معلومات کړی دي زمونږه معلومات کړي چې نه دی معاهده باقی زمونږه بیانات او نور کوم رسایل پای کې راځي معاهده هیڅ کله باقی نه دی ښا الله بندگانو چې یو شی حرام وي هغه ته حرام وای کبه کې مبتلا الله به منی کی چې الله پاک ته په بانک کې مثلا 2 لک روپۍ تنخواه درکې دا الله درکې کنه نو دغه الله تعالی 2 لک روپۍ په حلال ځای کې درکول شي خو لیکن ته حرام ته حرام وای حلال ته حلال وای او چې تا ورته حرام نه وای نو ته مړ بشي خو ته الله دې حلال توفیق درنکي الحلال بين والحرام بين دا مولانا صاحب حدیث ویل او یو خبره ده خاص کر کې ابي فریو ولا کم مالک ته هغه په یو ویډیو کې ویلي چې حدیث کې رغلی نبی عليه السلام فرمایي چې کم سره شاید په شک کې واشي اپرې دا هغه تاسو ته ترغیب درکړي د شک کې خټوله چولې چې مونږ ته تاسو کې چې بي فریو برپال جایز دی او کنه جایز خو شک کې چولې چې شک کې چولې پرې دا نو یو لاک حدیث باندې عمل چې بده یو حدیث باندې عمل او یو لاک حدیث باندې عمل نو بهتره خبره ده چې تاسو زنه ته غکه ګناه ته ګناه وای حرام ته حرام وای الله به ته بچ کی تاسو بل مولوی صاحب ایک تو لسناده او سره 1000 روپے دی ملګری سره دا فرمایي چې د اسد الله نوم دی یو کسره یو تو لسناده او سره 1000 روپے دی اسد الله وایي یو تو لسناده 1000 روپے دی په دغه قرباني نشته چې نه قرباني وکړي په دغه قرباني نشته بل سوال شته
واحد صاحب وایي چې مفتی صاحب د سبا چې جمعه د چای دوی وسخلې مولوي صاحب تاسو تاسو واتس اپ گروپ کې زما نمبر نه دی اډ کړی ریاض احمد صاحب اډ به کی محمد رحمان صاحب عباس خان صاحب بی فار یو برا کې و اول کې مونږ بی بر یو بلک برا کې ویل چې دا سود دی پدې کې دا او ابراهیم شاه صاحب وایي چې دا هیرا منډې باره کې سوې حرام کار دی لعنتی کار دی زمونږ ته حکومت راکې نو هیرا منډې کې به ان شاء الله یو نه پاتې نشي بجلیګر مولوی صاحب خبر الله دې وبخ اسد الله صاحب وایي السلام علیکم مفتی صاحب اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے دی جواب مونږ درک چې بده قربانی نشته افریدی فهیم صاحب چې ایزی پیسہ اکاؤنٹ جوړول څنګه دي ایزی پیسہ اکاؤنٹ یا په بانک اکاؤنٹ جوړول ضرورت په بنا جایز دي هغه نه फायदा بنه اوچته لکه منټونه درکې فری ابا نه اخلا سود کې راځي ځکه تا ور سره 100 روپے پرتی دی هغه په 100 روپے تعالی منټونه درکې قرضې په نو دا حدیث کې راځي چې په قرض باندې फायदा اوچته حرام دی سود دی السلام علیکم جواب لازم راکې مفتی صاحب لک تفصیل مهرباني وکړئ تاسو د مودودی صاحب برا کې ویلی و چې د سود برا کې ها صحابه کرام په باره کې ویلي چې وحد کې صحابه کرامو د شکست وشو هغه د سود خوري په وجه وشو نعوذ بالله هغه جواب کړی دی چې دا خبره جمالین کې هم دا صفحه نمبر 559 باندې او کمالای کې هم چې کومه مودودی صاحب په تفهیم القرآن کې ویلي دي صحابه کرامو ته چې په وحد کې شکست وشو دا په دی وجه چې دوی سودخورانو صحابه کرام نعوذ بالله من ذلک او سودخورانو نو دوی کې نو و به بیماری پیدا شي بخل خرس دا خبره کمالین پرېدا دا په حدیث کې راغلی قرآن کې راغلی دا چا ویلي صحابه کرام او سودخورانو تماته کمالین ویلي فلانکی کتاب ویلي چې قرآن او حدیث کې نه دی راغلی صحابه کرام نو دی ویلي مودودی ولې نقل کی دا خبره صحابه کرام نه خلق زړه کوي کنه روافض خدي متنفره کوي د پر ویلي بل څه مطلب خو نشته البته که قرآن او حدیث کې یا صحیح روایت کې راغلی بیا دی وای بیا صحیح دی ندی راغلی کمالین پرېدا کمالین جمالین کو ډېر سيزونه داسې دي چې هغه مونږ نه اخلو ښا جی بالکل جزاک الله مولوی صاحب محترم د نور عالم د بین د پوس کوي یو کس دوه خزي کړي دي چې کوم مشر خزي دا غنه اولاد نشته دي او دوی کشر خزي نه نارینه اولاد دي دی به د نارینه اولاد نه د زنانه ستر کوي کنه نه کوي د مشر زنانه نه کنه کما خو مور د هغه ته سوتلی مور ویل شي بنزنا مور نه پردا نشته د مور ده کده سره ټچ په پلار د حراميږي دا خبره یاد ساتئ چې کما اسخر د پکور کې نګور سره ټچ شو کنه په خواهشاتو باندې ټچ شو لاس ماسي ولا نو په حزوی باندې دا خزه حراميږي دا مساهرات خپل مشر لور سره په غلطه طریقې ټچ شوی دغه خپل خزه در باندې طلاق کیږي خپل خزه یعنی طلاق کیږي نه حرام شو طلاق کوله بل خبره نو دارنګ بنزینا مور سره چې غشول په پلار د حرامي تاسو پوښتنه کول ذکر هم اسلام پروګرام مشي نو مسله چې کای به خلک کنځلې تکي نه کای خلک په خبره ده کومنټس کې ټیک کنه مفتی صاحب د بلال احمد د منیجر صاحب زوی دی د کرک نه د پوسټ کوي د پر برکه د جواب راکې ما خو د بار ویلي دي پرپال خو زمونږ د غو ګوره کنه د پیج د پروګرام ختم شي پیج کې اول یا دویمه ویډیو دا 15 منټ دی اوس دا و چې جمع ترشید دوباره فتوا په ور نه جمع الرشید اوس نوې فتوا په ور کړی چې حرام دي اچھا جی نوې فتوا دا بلکې حلال ورته ویل نشي پرپال ته قطعا حرام حلال نشي ویل هغه ته متبادل نه جوړیږي ښا او بي فر یو ته جوړیږي خو چې هغه مالک وي چې زه مګه کوم خو هغه مرته نه جوړي هغه وي چې زه د پروانه کوم مالک وي اسه فرمان بي فر یو عقد چې دا مزاربت ته د یقینا چې اسلامي طریقې باندې جوړیږي کتا سو هغه وغوړي مالک او د پرپال کا مالک وغوړي او کنه غوړي د اسلامي متبادل نه جوړي کچا ورته جوړ کو سمره چې فتوی شي تاسو شیر کوي د کاغذونو مې ټولې جلی فتوی دي نو دغه ماغه کوي هغه فتوا جلی نوي چې هغه په عقد باندې په د کم پوینټونو دي مونږ خبره کړي هغه پوینټونه راوچت کی په عربی عبارتونو باندې وای چې دغه خو نه مونږه کتابونو نه فتوا درکړي دا قرآن او حدیث نه نو کتابونه خو بدلیږي نه تر څو پرې چې د طریقه کار بدل کړه نه دی بي فر یو هغه پر حرام دي او د پرپال ولا بدلیږي هم نه اسلام طرف ته راوړي نه پرپال صحیح دی جزاک الله محترم د ملګری د پوس کړی دی امان الله بخشي پولنه وای سلور کسان په قربان لیک شوی دي بغیر دوه کسان دي هغه و قرباني شریک باندې وساده کې شریکول شي
دوه کسان دي په شریکه باندې به قرباني وایي څه په صدور حصو کې وسره شریکولی شي دا لکه نزکه مسله ده لنډ الفاظو کې دا څه وایم درته چې دوه کسان شریک دي نو نیمه دی نه کوي یو بل مسله شته کدا عالم طالب کړي کنه نو غل جواب دی عام خلکو له دا جواب دی چې نیمه د چا پکې وکړه نیمه حساب دی پورا وي کنیمه دی ټولو قربانای دی خراب کړي ها او کدا عالم طالب ته تنقید د پر جواب کړي نو جواب دی په دې باندې عوام نه پوي چې دومره نیمه حصہ چې دی او لکه مثلا د غوا چې دا کنه په 1000 روپۍ د اخیسته ده دوه کسان پکې شریک دي نو 100 روپۍ شوي په کسانو باندې 3000 نو په دې کې یو کس پکې 3500 ورکړي بل پکې 3500 ورکړي بل نه واخیستي څومره نیمه غنه واخیستي مثلا هغه 100 روپۍ کېږي 1750 نو او ومه حصہ د غوا 1000 نو دا قرباني کېږي خدا نه ځکه مسله تاسو په نه پیږي کنه د ملاق کې د شي په شوي چې دا چا سوال کړي عوامو د پر دا جواب دی چې نیمه قرباني نیمه حصہ نه کی پورا حساب دي کنيمه دی پکې ونی ولا نو قرباني ټولو خراب جزاک الله مفتی محترم د بل مګری د بوس کړی د عبد الله د چرسدینه دی وی چې د بچی د پلاس سره ټول شریک دي بچی به د قرباني جدا کوي کنه پلاس سره په وځي کوي نو دی خو جواب بار مونږ کو چې بچو سره خپل پیسې جیب کې زیاتی نو دوی به کوي قرباني کپ جیب کې نی پلار مرزي دا دوی د پرای کوي او کنه کوي او دا قرباني چې کم تقسیم لا د نیمه سی ولا خبره چې ما وکړه د واتس اپ کې ما جواب کړو دا مونږ یو مفتی صاحب په اعتراض وکړ فورا مې هغه جواب ډیلیټ کړ ما چې مفتی صاحب ته پکې اشکال پیدا کی نو دا خو عام خلکو ته پیدا کی نو بیا مې هغه جواب ډیلیټ کړ دا اوس ما جواب وکړ تاسو په پوه شوي کنه خو عام خلک په نه پويږي نو ځکه بیا ما ډیلیټ کړ جواب جی خپل دا سوال نو وای ما ته زر چې بیا دعا وکړه دا انګريزي کې چې ولي کې کنه رومن کې بیا ډېر ګران شي د کاروبار مې روان شي وظیفه او شاه حسین سے پلو د سکه وسه په هر وخت په د سکه چې وسه نو کاروبار به روان شي او داس کا نو یو مسنون دعا راغلي اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي او د سکه وسه دا دعا او د سنا بعد وای نو کور به الله خپل در کی روزگار بدر کی ګناونه به الله معافي ان شاء الله حدیث کې راغلی مولوی صاحب محترم زمونږ ملګری دی ابو دجانه صاحب په نوم باندې زما د پر خصوصي کار تاسو د پر خصوصي سلامونه ویلي دي ډېر شکریا ده کو جی د حقانه فارغ شوی دی جی او الله دې علم په عمر کې برکت واشي کم ځای کې دي زمونږ ملګری هغه ته خیر کې دعا کوو لال خان و چې غسل سره او دس کیږي او کیږي چې کله ته غسل کاین او غان دمونه خو دی وینځل چې کم په او دس کینو او دسته مو شو قربانی کی وجوب کا نصاب چاندی کے حساب سے یا سونے کے حساب سے چاندی کے حساب سے نقد پیسے چکی 52 تول چندے برابر پیسے چې در سره نو قربانی وکړي مفتی صاحب ستنه زناور باندې قربانی کیږي او کیږي ستنه چې ورکه هغه نه زناور پیدا شي ستن چې ورکه کنه نو هغه نه چې کم زناور پیدا شي خو زناور د کیږي چې خنزیر په خوږي کنه خنزیر د کومه جرسی غوغانی سي جرسی غوغانی د بار ملک استرالیا ولا په دې کې د خنزیر ولا ماده منویه چولي د پي بیا ډیر کوي بچی ډیر راوړي علماء کرامو دې ته جایز لیکلي ځکه چې هيئت خو بدل شو کنه غوا ته جوړه شو جرسی غوغانې مګانی یا دستن ولا غوغانې دې باندې قرباني کی د مولوی صاحب یو ملګری د پوس کوي وای چې خزه ده او د خپل خوند سره جون نه تیری جدا ونه وسیږي خوند ولا کمره هم ورکوي کنه جدا کمره بیا مو سره نه وسیږي او د چې کوم بچی دی بچی به اوس چا سره وسیږي سوي وزنانه ده خپل خوند سره نه وسیږي او او هغه باوجود هم د بچی بچا ته پاتې کی خیر سره خوند لکه خزه خپل خوند سره نه طلاق خو نه ده ورکړ نه طلاق نه ورکړ نو دا خزه خو بیا نفرمانه ده چې خوند سره نه و پاتې کیږي کنه نفرمانه خزه ده نو کور نه وباسه بچی بیا مور کو دا خو نفرمانه ده دا طلاق قبله په داسې نفرمانه طلاق ورکول شي خوند سره پاتې کیږي خوند د والټه کول کوي غوسه کوي نو ته برداشت کای روغ خوند سره خور سره پاتې کی اره خزه پاتې ها سخت مزاج شي هغه سره پاتې شي ثواب درته ملاو د ملګریو دا ویلو د تکبر برکه نو لا پکته نه کې چې موږ تکبر انداز کیږو او ان شاء الله ولنه خوري بکینو دا سټول د سیونچ نو وسه خبر کېږم بل شبیر احمد صاحب مولانا شبیر احمد صاحب زمونږه کلا سلوت شوی د لپاره دوی په عمر کې برکت واچي بار بار سلامونه لګي او زموږ پروګرام ډېر په مینه او محبت باندې ګوري او ډېر خوشحالي کیږي جزاک الله خوشاله شوي ضیاء الله صاحب نږدې کا ضیاء الله صاحب وی چې ما پیغانی دي په ما قرباني شته بالکل من باب ولا پتا باندې قرباني وجه 15 غوګان خو زیات دي کله کې نور زیات کړل تقریبا شلو ته ورسول کنه
بیا در باندې زکات هم راځي اوس قربانی ورکا اگر رفع الیدین رسول الله وسلم کے طریقے کو اختیار کیا جائے یا اماموں کی جھگڑوں میں پڑے بارام صاحب بیا د اختلافي خبره تاسو کو چې رفع الیدین یې چې کوکه د امامانو په جګړو پسې نو امامانو چې درته ویل چې رفع الیدین پرېدا د حدیث نه ثابت دي کنه مسلم شریف را اوچت کا یو حدیث درته رفع الیدین وای حدیث شته نبی علیہ السلام خپل په منځ کې خبره وکولې به ورسته خبره منه شو حدیث کې راغلی کا چې تبراتلی نبی علیہ السلام په منځ ولاړو او چې وعلیکم السلام تک نه ازل منځ کوم به درزم دا خبره به ورسته منه شو په منځ کې ډېرې طریقې وي چې هغه به ورسته منسوخ شوي په منځ کې رفع الیدین کېدل په یو حدیث ډېر حدیث خو یو درته ښایم چې منسوخ شوي دي او څومره سختۍ سره منسوخ شي مسلم شریف کې صحیح حدیث دی هیڅ قسم پکې شوبه نشته شک پکې نشته رویان ټول صحیح دي مسلم شریف حدیث خو صحیح دي هغه کې راغلی نبی علیہ السلام فرمایل صحابه کرامو ته چې تاسو باندې څه شوي چې په منځ کې دانه منظر چې منځنه بار یا سلام ولا پر په منځ کې دانه د مستو اسونو د لکو پشان باندې لسونه خوځوي تاسو اسونو د لکو پشان رفع الیدین ولې کوي په منځ کې دانه منې کړ کنه منې کړ دی حدیث دا جواب دی چې دا سلام په باره کې ځان نه ولې وای عقل استعمال حدیث کې خو سلام ذکر نه حدیث کې وي د منځ کې دانه نه فیصله تاسو په منځ کې دانه نه ولې دا لکو پشان باندې د مستو اسونو لکو باندې یو حدیث بس جواب کوي د دې منځ کې دانه نه دی ټول علماء کرام غټو فقهای کرام لیکلي چې دا د منځ کې دانه نه حدیث ظاهر دا وایي الحدیث خو ظاهر ته ګوري نو ظاهر منع دا چې منځ کې دانه به رفع الیدین د مستو لسونو پشان باندې دا حدیث کې دي جزاک الله مفتی صاحب محترم ډیره مننه کوم جی دا یو ملګری ته بوس کې باړې نه هارون وی یو سړی د مسلسل فراډ کوي او دوکه کوي د فراډ او دوکه کول و دغه کس مو څنګه دی جی او بل خبردار د مولوی صاحب د یو ملګری بار بار د ما بارګه اس نازیب الفاظ استعمالي مشهور افغان صاحب مو دوی په کار داري کوم څه غلطیانی مونږ نه وباسي خپل د استادانو محترم چې کوم دغه خدمت کوو غوړ روز چې موږ خپل بیماری نه وباسي جی سوال باندې پوه نه شو فضل ربی صاحب زمونږ ملګرو ټولو لپاره صدقه تنظیم کو چای ما راوړي الله پاک ته دا بچو کې اتفاق اتحاد راولي الله دې کور کې برکتونه راولي الله پاک دې دین طرف ته نور متوډر دیندار دي دا کس ته جوړ مسلسل فراډ کوي دوکه کوي دا کس ته کوم دې قرضدار سم کول د سم چې څوک فراډونه کوي المنس کې ودرېدل شي ور سره المنس کې په صف کې په سودخور سره ودرېدل شي مخ کې چې درته امامت کوي به نه المنس پسې نه کوي ښا جی بل د نواز له دا تاسو زیات نه زیات شیر کې چې خلکو زینونه صفاجي خلکو دا په میډیا باندې تاسو زینونه خرابوي غلطه عقیده و زموږ پروګرام زیات شیر کوو خلکو ته مسائل ملوي 300-400 مسائل یو مسله باندې صبر رکعتونو مولانا صاحب ثواب دی یو مسله ځکه سلو رکعتونو نفل ثواب دی او چې یو باب ځکه ضرور رکعتونو نو دا به تاسو ته ثواب ملويږي جی سوای دا جی بل مګی ته پوس کې وای چې نواز خان صاحب و سړی چې کوم 10 لک روپۍ مان غستې دي او د هغه باندې ما د 3 لک روپۍ منافع را کوي هغه په پیسو باندې ماشين وغیرہ څه اخلي نو 3 لک روپۍ منافع ما درا کول شي جایز دي 10 لک روپۍ را نغستې دي 10 لک روپۍ را نغستې قرضه نه کاروبار په نیت باندې مزاربات ته پر او جی او د خو 3 لک روپۍ مختص کړی دي چې 3 لک نه دا غوي دا مزاربت کې پنومي ورکړي 30 لک روپۍ چې مالا به آرام یا شیا کال کې 3 لک روپۍ متعین راکای دا حسود دی چار څومره تعین شوی دی جایز نه دی دا جایز نه مقرره کای به نه تناسب یې مقرره ول شي په ګټه کې په 15% مال راکای دا تعین خو یو دا دی کنه چې وای چې ګټه چې وشو کنه چار څومره پاغه کې 2% مال راکای دا جایز توای چې نه مال بالکل 3 लाख راکای یا به زر راکای میاشت دا جایز نه دا سود دی اگر किसी के घर के पगार में इस्तेमाल हो تا خو مسله نشته مولانا صاحب تاسو خو مسئلہ نشتا اگر بندے کے پاس گھر میں استعمال ہونے کے لیے ایک موٹر کار ہو اور ایک موٹر سائیکل ہو انہیں مسئلہ پوش ہو کنا عبدالرحمن خمان سے گاڑی در سر نہیں بکھائے زیادتی سیزونه چې در سره بعض خلق ذوالحج لس روزې نسی جایز دي ثواب دی پکې د لس ذوالحج لس ورځې چې دي د قران پاک کی فضیلت راغلی حدیث کې راغلی په نه هم ذوالحج باندې چې کوم دا خو ډیر فضایل راغلی عرفه په ورځ باندې دنه مخ کې چې روزي سره لري د ثواب شته یو مسله دې دا څو غره د ځنه وختو کې جی دې بیتا سړی داسې وي غوسه کې کنه نو د خبره ما غواړم طلاق در کوم دا تعلیق شو ښه
نو چې مولانا صاحب وایي چې قبل فرض چا داسې وویل کېدای چې د سوال لاسې هم وي کېدلی شي دا سوال چې خپلې ښځې ته وویلې که داسې کار دی وکړو نو بیا طلاق در کوم نو دا تعلیق دی که کار یې وکړو نو بیا هم د ودا کړې ده ښځې ته وویل که تا داسې کار وکړو بیا طلاق در کوم بیا غلی شوه بیا هم طلاق نه ده شوی ځکه تا ورته وایي چې که غلی نه شو بیا به طلاق در کوم ورکړی خو دې نه دی یو بله صورت دا دی چې ښځې که تا خبرې وکړې بیا په ما طلاق یې دا صورت کې بیا چې خبرې وکړې بیا دنیا ده بیا ویله خان موي حضرت علی مفتی حضرت علی پنځپيري وایي چې د مودودي خدمات علماو نه فرید الله عجیز وایي چې مفتی حضرت علی پنځپيري وایي چې د مودودي خدمات علماو نه ګوري او غلطۍ ګوري او فتوی ورکوي نو دغه پنځپيري چې دي چې فقاهت او بصیرت وي دومره به زه تعالی یو چټۍ در کم شاده یو قطراو پکې زهر واچوم سکي دی پنځپيري صاحب ته وایي چې سکي دومره غبین ورکوم یو چټۍ غبین ورکوم یو ساس کې پکې زهر اچوم سکي نسکي نو دین په چې دا کار کوه چې غندونه خو کوه صفای راوچتوا چې غند پکې واچو مونږ خو زمونږه عقیده دا چې کم مفتی ته سوال راوړو اول ځل د غلط جواب درکو او قصدن یې درکو او یا پیسې وخړې کنه ته په پوښي فیصله کوي پیسې وخړې یو ځل دا کار وک بیا ما ورنځ کېږي نبی علیہ السلام فرمایي چې مؤمن سړی دوه ځله یو سوډینا مار نه چی نو تاسو چې یو عالم یا مفتی باندې پوه شئ چې دا سړی پیسو د پر مسلې بدلی خبره بدلی یا د پکې ردو بدل کړي بیا غته مونږ نه ورنځي کی مودودی چې یو ځل غلطۍ معلومه شوې پنځپيري حضرت علی منی چې د غلطۍ کړي دي د مودودی غلطۍ قابل معافي نه دا مونږ جواب کړی دی دانستان غلطۍ نه دی کړي که ترک جمیل صاحب چې مولوی یوسف علی السلام ولا وقیا به دانستان نه وکړي ورستو رجوع مودودی صاحب په خپل دانستان په خپل اختیار سره په خپل سوچ سره خلافت او ملکیت ولیک منګړت روایتونه را جمع کړ صحابه کرامو خلاف دا کتاب ولیک د دې کتاب هیڅ قسم فائدہ نشته نقصان نه بغیر خلافت او ملکیت پڑھاولو کې تاسو پڑھاو کوي مونږ ترغیب درکو په نت کې شتا فریدا نو تاسو پڑھاو کوي صرف او صرف صحابه کرامو خلاف په ذهن کې تشویش پیدا شکوک او چې ایماندار او شکوک او شبهات نه پیدا کیږي ان شاء الله چې مودودی خلاف پدې شکوک پیدا شي ځکه وان تاسو پڑھاو کوي چې ایمان در کیوي ان شاء الله چې مودودی او سره د کتاب په دیوال به ولې ان شاء الله چې د څلې کې صحابه چې کم اقوال د لیکلې په مقابله کې قران دا اول نه بیانې هر کتاب اثر وي کنه اثر وي مشران دا وایي چې دا ټول کتابونه ما ګورئ د کتابونو چې کله تاسو راوړئ کنه د دې د خپل ماحول کې کېده جی څنګه نه پاتې کېده د څلور ورځې داغه نه پس کتل شروع کې به داغه اثر پتا باندې نه دا اوس مشران تبلیغ ول تعالی اجر ورکړي چې تا عمل کای کنه حدیث کې په مشکات شریف کې مونږه بل ورس پڑھاول کنه السلام فرمی چې کله ته عمل کای په علم باندې نو تا تبا نور علم الله درکې ښا تبلیغ ولا ملګری چې د عملی ژوندۍ روان کنه عمل کوي نو دوی ته داسې خبره د مشرانو ته ولې عالمان نه دي خدا سي علمی خبرې کوي چې ته حق حیران شي بهتري نو د مولانا صاحب فرمایل چې کتابونه د راوړل نو غزان سره کېدا و چې زړه دې په مطلب دی چې یا ته لکه مودودی کتابونه چې د متلاقه یا د راوفي د نه مطلب هغه ځان دی کنه په ولا دا هغه کتابونه چې هغه مطلب دی چې شریعت له سره اسلام له سره څنګه دي نه کوي غلط الفاظ اختیار دي لیکن هغه کتاب ته ځان په یوه د پرته مطالعه کول نه مخکې د څلور ورځې ته ځان راځي دا مطلب چې هغه تاسو په ماحول کې پاتې شي چې هغه اثر پتا وګورئ چې ماحول کې پاتې صحبت کې پاتې شي کتابونه نو اثر بدر باندې نه کوي کم کتابونه ته د لپاره ګوري چې د کتابونو کې اسلام ته نقصان و خادي مودودی کتابونه چې کم دي کنه دا ته قطعا چې نقصان نه درکې ځکه چې هغه ډېر په بغض سره د صحابه کرام په بغض کې لیکلي چې اول ځل ما پڑھاو کو نو ما وی چې افسوس د مودودی مخه تراغه مولانا بجلیګر صاحب د الله وبخ یغه سزا مې دلا ورکول چې تاسو صحابه کرام په مکه عثمان رضی الله په باره کې قران پاک نازل شوی دی آیاتونه شته صحیح حدیث شته چې عثمان رضی الله نن بعد چې څه کوي بس معاف نو ته ویل نه مفکای په کتابه کې لیکلي او بیا دروغ ویلي عثمان رضی الله یو غلطی نه کړې په خپل خلافت کې د څومره غلطۍ چې د بیان کړي دا غا د منګړت دي د وقدي روایتونه دي وقدي چې هغه منګړت وضع او قذاب بار صورت په دې ما خبره کړي یو بل پروګرام پاتې دي مودودی ولا نظریات په زړه ته بیان کړ نور تاسو مرزي دي چې مودودی په سجده کوي نو وزول قبر ته سجده ته ورش په مونږ وای چې خدمات یې نه دي کړې روافض او خدمات یې کړ
دوه تولې ورله پلار کړی او شپږ تولې ورله سره کړی او بهر کې د زنانه پسې د شپږ تولې لیکلي خو سر ورله وایي چې دا سونه چې زما کله په کار شو زه دې ستا نه خرڅوم زکات به اوس دا زنانه ورته دا قبضه چې دا دې ته میلاو نه ده سخر ورته ووایي چې د شپږ تولې سونه واله خو زه چې کله خرڅوم خرڅول یې شته نه شي خرڅول خو د سخر دی دا نه په دې زکات شته او نه په دې باندې قرباني شته دا بس خر به ورکوي زکات په ورکوي قرباني زل وایم یا دعا کوم جزاک الله مفتی صاحب محترم دا یو ملګری تپوس کوي دی وایي چې یاره یوه زنانه د یو زنانه په حالت د حیض کې وفات شوله دې زنانه باندې که هغه ټیم کې اچھا ها ټیک شو بیماری کې وفات شوله نو دې باندې کومې د روجې پاتې شوي لمونځونه پاتې شوي کفاره څنګه به ورکوي یوه بیماري ده چې مرض الموت ورته ویلی شي مرض الموت کې چې څوک مړ شي په هغې روژې او لمونځونه نشته چې کم مرض نه بیا دومره هم نه راپاسي چې لمانځه وخت ورته میلاو شي هغه ته مرض الموت ویل یعنی چې در باندې د ځان کدن ول هغه شروع شي اشاره باندې نشو کوه نو دا 2 میاشتې دی باندې نه ځکه دا تکلیف نشته مکلفه نه و داسې زنانه داسې سړی چې هغې په دې بیمارۍ نه بعد نه اوس یو بیماري ده هغه 2 میاشتې داسې ده چې هغې کې ته اشاره هم نشي کولی لمونځ که نه خو یوه ورځ پکې داسې راغله چې هغه کې ته اشاره کولی شو نو تا دا بیماري مرض الموت نه ده دا ختمه شوه پوه شوې که نه چې مرګه پورې تا ته دومره وخت میلاو نشو پکې چې ته په اشارې سره لمونځ وکړې نو دغه بیمارۍ ول لمونځونه او روژې چې دي هغه پتا نشته که کله کله پکې ګنټه موقع درته میلاو هم شوه یو وخت لمونځ نو تا هغه مرض الموت خبره ختمه شوه دې ته مرض الموت بیا نه ویلی شي مرض الموت خپل تعریفات دي که نه چې هغې کې وصیت قبلیږي یا نه هغه ډېر مسایل دي مرض الموت پرې جی ضروری مسایل و دعا کوو د ټول بار ملکونو کم زموږ سره ملګري شامل دي دا په ګروپونو کې شیر کړي دغه مسایل شیر محمد د چرسزین تپوس کوي زه والد صاحب سره شریک یم د جواب شوی یم دی خو بیا هم یو والد صاحب قرباني کړې ده وایي زما زنانه سره چې کوم دی 2 تولې سونه ده خو پیسې ورسره نشته دی نو ما په زنانه باندې قرباني کېږي او که نه پیسې ورسره نشته قرباني نشته خو دې سره 7.5 تولې سونه بیا قرباني هم پېشته زکات پېشته که پیسې ورسره نه وي اختر علي صاحب وایي چې یوه قربانۍ دپاره هم بیزا واخېسته اغا بیڈ میں بجا ہے کیا اس کے بجائے دوسری بیڈ کے بچہ ہے اغا حامله ده نو حامله قربانی ما کوا د مکروه ده ځکه چې بچای ور سره ځای کی بدل ہے که بدلول شي څوک چې قربانی بدلی سوجا باندې بغیر د وجه نه بدلول شي خو بدل ہے کړه غټه پکې وکړه غټه به صدقه کوي بیا نور بدلول شي کګرانه واخستانو بیا خو ډیره خبره ده نور علی نور فرزانه واخستانو هغه بدلی دعا وکړو کوم ملګری موږ سره دلته کې شریک شوي دي راغلي دي زموږ علماء کرام دي یا الله د دوی په علم په عمر کې په مال کې برکت واچي کورونو کې برکت واچي اتفاق اتحاد راولي بهر ملکونو کې زموږ ملګری یا الله سلام او غنیمت راولي یا الله د دوی د علماء کرام زموږ درو افتا سره چې څومره تعلق ته خلکو زړونو دوی طرف ته مایل کې یا الله د علم چشمه او منبع یو ګرځوي مولانا صاحب بولونه تکلیف تشریف راوړی دی الله پاک تکلیفات ختم کی مولانا صاحب چې کرکنه تشریف راوړی ولدا صاحب وفات شوی الله د جنت الفردوس نصیب کی الله پاک کا محتاج ده په قبر کې الله جنت الفردوس نصیب کی دی پروګرام په برکت باندې د خدمت او برکت باندې یا الله قبر کې رڼاګانې وکړي یا خواله یا الله پیدا کی مولانا صاحب نه د دین کار والے کرکنه تشریف راوړی څومره علماء کرام دي تشریف راوړی یا په علم عمر کې برکت واچي دا څوک ته مفتی صاحب زموږ په کور کې مشکلات دي الله پاک د مشکلات حل کی الله ټول لارې کولاو کی او دغه دعا کوي بهر ملک کملګری ډیر تنگ دی الله خپل ملک تسلیم او غنیم راوړي څوک بیماران دي شفا کامل عاجله یا الله شفا ورکول ذات ته ټول بیمارانو ته شفا کامل عاجله نصیب کی څوک قرضداري قرض نجات ورکړي چا کورونه نشته خپل کورونه ورته نصیب کی چا روزګار نشته روزګار نصیب کی دا بیا اولاد لپاره دعا کوي یا الله ټول ته یا الله نرینه اولاد نصیب کی او زمونږ علماء کرام طلبه کرام ټول ته یا الله حلال روزګار نصیب حرام روزګار نه یا الله مونږ ټول په امان کې دغه دعا کوي زمونږ ملک یا الله اسلامي نظام نافذ ودایم کی وصلی الله تعالی علی خیر خلق